ناغیه ته مشوره وکړه او ورونو یې وویل یعقوب علیه السلام ته چې ستا اجازت وي نو دې مصر ته به موږ یو پیری لاړ شو او دا اورېدي دي چې په مصر کې یو بادشاه دی عزیز مصر دی او ډېر نرم دله انسان دی او خلکو له ډېر ښه په ښه قیمت باندې غله ورکوي او ډېر په نرمۍ سره ورکوي نو موږ هم خامخا د کور دپاره څه انتظام د بودو باش برابر کړو نو هغه ورته اجازت ورکړو خو ویې لاړ شئ خو بنیامین ځان سره موږ ولیکه ځکه چې مخکې یوسف علیه السلام باندې به د هغه نظر کرم او بیا به د هغه غمینه په بنیامین باندې ماتوله نو ویې ټول لاړ شئ خو دا مو بوځئ نو ویې ټیک ده هغه پاتې شو دوی ټول لاړل اوس چې دوی لاړل یوسف علیه السلام چې دی نو هغه دوی وپېژندل او دوی یوسف علیه السلام نه پېژني یوسف علیه السلام خو ځکه پېژني چې هغه ورته کرښه راښکلې ده او بیا هغه ته په الهام سره او په کشف سره او د الله د طرف نه چې خامخا زما دارونه به راځي یو سړی د چا جستجو کوي د چا تلاش کوي نو یې پېژني او دوی ته څه علم دی چې یوسف علیه السلام لګي نه ژوند دی دوی پوهېږي نه هغه یا به وفات شوي وي یا به چېرته غلامۍ زندګي تېروي که ژوندی وي هم نو کم از کم د وزارت په کرسۍ خو به نه وي که او د حکومت په کرسۍ باندې به نه وي نو بهرحال دوی ونه پېژند او یوسف علیه السلام هغې وپېژند نو بهرحال بیا یې وله چې کوم دی ټول سامان چې کوم دی هغه یې وله تیار کړو ډېر ښه معامله یې ورسره وکړه اکرام احترام یې وکړو خو ځان یې ورته ونه ښو ځکه الله رب العالمین د طرف نه هغه ته لا نه ده ویلی شوي چې ځان ورته واضحه کړه نو بیا تپوسونه چې کړي دي تاسو څو وروڼه یې د کوم ځای یې هله خامخا مېلمه نه تپوس کوي هغې ورته وایي دغه شان زموږ والد صاحب دی حضرت یعقوب علیه السلام هغه د الله تعالی پیغمبر دی او ټوله قیصه یې ورته چې کوم دی نو هغه کړې ده او بیا زموږ یو ورور هغه چې کوم دی نو شرمخ خوړلی و او بیا چې کوم دی نو هغه مونږ اوس باقي دې وخت کې خاصالي راغلی وه یو ورور چې دی پلار څنګه اوس په هغه باندې هغه غمینه ماتوي نو هغه یې ځان سره پاتې کړی دی یوسف علیه السلام ورته وایي داسې چل دی چې ګوره مونږ د سړي په سر باندې یو بار ورته وکړه فی کس یو بار به میلاوېږي نو تاسو لس کسان راغلي او تاسو اوس مطالبه کوئ چې زموږ نور خلک هم هلته دی نو فلحال خو دا لس ویسئ او که بل ورور هم بله پېرې راوسته بیا به د هغه خبره هم تاسو ته میلاو شي او کرام نه وسته نو بیا به لنډوي سم نظر کوم زه پوه شم تاسو دروغ ویلي نو دا ټولې خبرې د هغې سره وشوې او بل یو کار یې دا وکړه حکمت یوسف علیه السلام دا غواړي چې دوی بیا راشي نو چل یې ورته دا جوړ کړو چې هغه کم سرمایه راوړې وه قیمت او پیسې راوړې وې هغه یې ورته په دې بوجو کې دننه کېښودلې پټې غونډه نو چې کله دوی واپس لاړ شي او یعقوب علیه السلام د الله پیغمبر دی او هغه ته پته ولګي چې سمن او مسمن دواړه مونږ ته راغلي دي مبیعه او دارنګې سمن دواړه کور ته راغلي دي هغه وایي دا حرام دي ناجایز دي شا وایي دا واپس پیسې دا پیسې هغه له ورکړئ نو خامخا به راشي نو بهرحال هغې ته یو طریقه یو طرز هغه یې ورته جوړ کړ نو الله رب العالمین فرمایي وجاء اخوة یوسف فدخلوا علیه او راغل هغه وروڼه د یوسف علیه السلام د کنعان نه مصر ته راغلل نو بس داخل شو دوی په یوسف علیه السلام باندې نو وپېژند یوسف علیه السلام دوی لره او دوی د هغه دپاره ناشنا ګڼونکي وو د یوسف علیه السلام هغه وخت کې ماشوم دی اوس غټ شوی دی او بیا کو څوک په داسې اهم کرسۍ باندې ناست وي هغه ته څوک کتې هم بیا نه شي او دا عام چې کوم راځي نو هغې خو خلکو پوره تفتیش او پوره معلومات او هغه چې کوم دی انکوایري کېږي ولما جهزهم بجهازهم او هر کله چې تیار کړل حضرت یوسف علیه السلام دوی لره په هغه سامان د دوی سره غلې بارونه هر څه یې برابر کړل نو ویې فرمایل دوی ته چې راولئ تاسو ما ته هغه رور ستاسو چې کوم من ابیکم ستاسو علاقي رور دی ښه بنیامین ورته یادېږي لکه دوی ورته وي هغه کور پاتې شوی دی نو ور چې راځئ نو هغه ځان سره راولئ او آیا نه ګورئ تاسو دې ته چې په تحقیق سره زه پوره ورکوم هغه نام او تول لره وانا خیر المنزلین او زه ډېر بهترین او ډېر غوره یم په هغه مېلمستیا کوونکو کې منزلین یعنې مضیفین ما څومره ستاسو اکرام احترام وکړو او ښه پوره خیال مې ستاسو ساتلی دی نو کم از کم بیا تاسو داسې وکئ چې که ډېره غله غواړئ نو هغه د سره راولئ بس که چېرې تاسو راتله ونه کړه په هغه باندې نو نه به بیا هغه بارونه ستاسو لپاره فلاکۍ لړه کوم زه به ستاسو لپاره ناب ټول بیا نه کوم څه مطلب تاسو نه به غله نه در کوم نه به یې چې کوم دی نو هغه ناب د غلې ستاسو لپاره په نزد زما باندې ولا تقربون یعنې ولا تقربوني او بیا ګورې نږدې را نه شئ بیا په مصر باندې بند قالوا سنراود عنه اباه هغې ورته عذر وکړو ورته یې ویې زر ده چې مونږ به مطالبه وکړو
مطالبه کو مبارک بنیامین کې دا د پلارنا یعنی د یعقوب علیه السلام نه او په تحقیق سره موږ خامخا دې کار لره کوونکیو موږ دا غواړو چې راغراو یو باب ګډیر شي. وقال لفتيانه اجعلوا او فرمایل حضرت یوسف علیه السلام خپل نوکرانو ته لفتيانه هغه نوکران الکان چې کوم داناب ټول او د انتظامات کول هغه ستاپ ته وی پیدا سی وکي چې اجعلوا بضاعتهم في رحالهم وګرځوي او کې د تاسو هغه سرمایي او هغه پنګي د دوی لرا فی رحالهم باغ بارون د دوی کې د دوی چې کوم د بوجونو بارونه دي هغه پیسې باغ کې دنه کې نه او بده کې حکمت دا ده لعلهم يعرفونها اذا انقلبوا شاید چې دی او په دې دغه پنګي لرا چې دا هم ته واپس راغړل دا وی چې کله دی واپس لاړ شي په طرف د خپل کورونو باندې شاید چې دی واپس راشي په طرف د سر باندې او زم دا غواړم چې زموږ د دې رابطه برقرار وي. فلما رجعوا الى ابيهم هر کله جواب شو دی په طرف دا غبلار خپل باندې ویل چې اے بابا جی من عقل شو زمونا هغه خوراک الګینو هغه پیمانه دا ځل خورا کړل اور سره دا وی چې ګورې هغه بل ګور براولې کلام نو وسنو بیا لنه درکو دا خبره راته وکړه. ولهذا زموږ مطالبه دا چې دا کم غلو غراوړه دا لګا دا او زموږ د کور افرادي قوت ډیر دی چې او پیری بیا لاړ شي او بیا به سفر نو پس دولېګه سره زموږ هغه روح زموږ لرا چې هغه بنیامین دی نقتل دې د پاره چې موږ پیمانه برابر کو دا موجوده لګ دی چې موږ نور ناپتو او په تحقیق سره موږ بخامه هغه د پاره حفاظت کوونکیو که بنیامین به استاد له خوريږي من به حفاظت وکړه. قال هل آمنكم عليه وفرمایل حضرت یعقوب علیہ السلام هل آمنكم جزو یعنی اعتماد لكم پتا سو باندې په بار د بنیامین کې پتا سو باندې اعتماد لكم لكن ذاتكم كما امنتكم على اخيه من قبل لکه څنګه چې ما اعتماد کړو پتا سو باندې په غرور دا باندې یوسف علیہ السلام په خوا د دینه اقشن خبره ده یوسف علیہ السلام ورکو او دیم رکو غواړي چې مطلب څه دی. فالله خير حافظا وهو ارحم الراحمين اذا الله خير. ولما فتحوا دا خبره ترې وشو فلا فیصله ونشوها چې کله بارونه کول او کړل هغه کې هغه پنګ راو وتا هغه ته ګوره دونه خبر بادشاہ دی کنه موږ له دونه بلا شي چې کنه غلم راکړه او پیسې دا دی ګوره موږ واپس پدې کېږي او البته چې کوم اکرام او عزت دې موږ کړی دی هغه تعالی دې نو خامخا چې لاړ شو مخوي هغه دې لاړ شي. ولما فتحوا متاعهم هر کله چې دوی کولاو هغه سامان خپل لرا چې کوم د غلي سامان نو بیا موږ دوی هغه پنګي او هغه قیمت خپل لرا چې واپس کړي شو په طرف د دوی باندې وایي دوی چې اے بابا دې موږ ما نبغي نه ما نطلب موږ نور څه غواړو غلم ملاو شو پیسې واپس ملاو شو. هذه بضاعتنا ودا پنګ او هغه سامان او سرمایه موږ چې واپس کړي شوی دا په طرف زمون باندې ونمير اهلنا اجازه دې راکړي دغه چې لاړ شو ونمير اهلنا موږ غل راوړو د خپل کور د پاره مېرا وی غلیتا نو نمير یعنی موږ غل چې کوم دې طعام راوړو او کته په باندې خپل کې بنیامین باندې موږ حفاظت کو د دې روح خپل او موږ سیوا کو کایل بعیر هغه وزن د یو اوخ دغه هغه سړي سر یو اوخ ورکړي چې بنیامین نه یو اوخ با غلا کا مرাজি او چې دلار شي یو چې سیوا راشي ذالک کایل یسیر ذالک دا موجود چې دی نو دا داسې پیمانه دا یسیر چې دا آسان ده نه لګا دې باندې کو گزاره نه کیږي چې بیا لاړ شو او بنیامین هم ځان سره بوز نو دا بخي نو کایل یسیر لا یکفینا دا موږ نه کافي نه. او فرمایل حضرت یعقوب علیہ السلام چې هرگز به نه لګم بنیامین تاسو سره تر دې پورې چې تاسو راکې ما د موثقا من الله یو خوف لوز د جانب د الله رب العالمین چې خامخا راولې و تاسو دلرا چې کله راځي نو ځان سره به راولې ولې پرې دی بینا الا یحاط بكم هو یو صورت ده الا یحاط بكم لكن کچر راګیر پېښوي تاسو ټول څه مطلب بان تموتوا خدای ته داسې منظور او په مصر کې ټول مړ شوی چرته دا یې سم مسله په خښوا نو چې تاسو مړی بنیامین مړ شو نو بیا څه نه وامه بیا خو به آفت سماوي خو کنه تاسو راغلی او بنیامین بیا پرې خاورل او د یوسف علی السلام په شان نو دوی چې را هغه ضایع شو بیا وګورم خفګانی دی باندې
فلما آتاهم موثقهم نبذ حرکت چې ورکړي یعقوب علیه السلام دا هغه پوخ لول دوی نو فرمایي یعقوب علیه السلام چې الله علی ما نقول وکیل چې الله رب العالمین په هغه سبا چې وایي موږ هغې لره کارسان او ذمه دار دی الله زموږ د استاسو په منځ کې هغه چې کوم دی وکیل دی وقال یا بني لا تدخلوا اوس ابراهیم علیه یعقوب علیه السلام هغه د یو څیز نه خطر محسوسوي او هغه څه شی دی سترګې ځکه دا لس واړه او اوس دا بینې یولس دي او ټول ښکلي ځوانان پیغمبر ذاتګان او ښه باډي بلډر او ټول را روان دي نو هسې نه چې څوک یې د نظره کښې نو په اول ځل خو دونه چا پېژندل نه د چا ورته پام نه او دا بیا خو ټول مصر کې خبره به مشهورېږي ځکه یوسف علیه السلام یې ډېر احترام کوي نو ته دا چلو کوي چې کله مصر ته داخلېږي نو بچې ټول په یو دروازه به ور داخلېږي ښه څوک په یوه او څوک په بله دې لپاره چې څوک هم د نظره کښې که العین حق نظر چې دی دا حق دی نو دا حیله ورته وکړه وقال یا بني لا تدخلوا من باب واحد وفرمایي یعقوب علیه السلام چې ای زما زامنو په داخلېږي تاسو مصر ته په هغه دروازه یو باندې او داخل شئ تاسو په هغه دروازو مختلفو باندې او بیا یې وفرمایل چې الله څه مقرر کړي د هغې خو علاج نشته که ډېره موږ په بلا دروازو داخل شو تقدیر د هغې علاج نشته خو دومره ده چې بس خپل یو حیله والا به سړی کړي وما اغني عنکم من الله من شیء او زه نه دفع کوم ستاسو نه د جانب د الله رب العالمین نه یو شی که الله تاسو ته تکلیف در رسي نو زه منې کوی نه شم ان الحکم الا لله علیه توکلت خاص په الله رب العالمین باندې زما اعتماد دی لا علی الاسباب په اسبابو باندې زما بروسه نشته وزر دنیا دارالاسباب دی او خاص په الله رب العالمین باندې خامخا بروسه وکړي هغه بروسه کوونکي ولما دخلوا من حيث امرهم ابوهم هر کله چې داخل شو دا زامن د یعقوب علیه السلام مصر ته د هغه ځای نه چې حکم کړی دوی ته هغه پلار او والد صاحب د دوی د مختلفو دروازو نه ما کان یغني عنهم من الله من شیء او نو یعقوب علیه السلام چې دفع کوي د دوی نه د هغه تقدیر د الله رب العالمین نه یو شی لره الله تقدیر څوک منې کوی نه شي خو دومره ده چې الا حاجة فی نفس یعقوب قضاها لکن دا یو ارمان په هغه زړه د یعقوب علیه السلام کې الا حاجة دا د یعقوب علیه السلام د زړه یو حاجت یعنې یو ارمان او ارزو وه قضاها چې ښکاره یې کړه هغې لره قضاها یعنې اظهرها هغه یې ښکاره کړه داسې نه څوک هم د نظر نه کړي او په تحقیق سره یعقوب علیه السلام چې دی خامخا خاوند د علم دی دپاره د هغې چې کوم تعلیم ورکړی مونږ ده ته لیکن اکثر د خلقو نه لا یعلمون هغه نه پوهېږي الله یعقوب علیه السلام خو پوهېده هغه زما نبي و هغه خو وایي چې دې ته دا صرف اسباب استعمالوم او باقي مؤثر چې دی هغه الله رب العالمین دی او بعض قمقلان خلق دي هغه اسباب مؤثر وګڼي نو الله ته بیا نسبت نه کوي بلکې هغه اسبابو ته نسبت کوي اکثر الناس لا یعلمون کې دغه تعلیم دی ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه والذاب چراغ او بنیامین سره دی نو یوسف علیه السلام هغه سره خپل تعارف وکړو او یو طریقه باندې سره وکړو چې کله د روټۍ وخت شو اعلی مهمان نوازي وکړه وې دوه کېنه ښه نو لس رونه دوه ټول کېناستل بنیامین غریب یوازې پاتې شو نو هغه ته یوسف علیه السلام ته دی او ما سره کېږي چې هغه ځان سره کېنو نو بیا یې پټ ځان له ورته وویل ځان خپل تعارف ته وکړو او هغه وپېژند چې واقعي دا خو یوسف علیه السلام دی ورته یې په سهیله او په تدبیر به تا پاتې کوم ځان سره کا خو چې ستا را سره هم ذهنسازي وله وکړه چې ستا را سره اتفاق په هغې کېږي هغه وایي چې ټیک ده نو هغې له یې دا طریقه جوړه کړه چې داسې یو قیمتي اوږې و چې په هغې باندې به یې پیمانې کولې د غلې نو چې کله هغې له بوجې ټولې ډکې کړې نو هغه قیمتي اوږې هغه یې د بنیامین چې کوم دی نو د هغه په هغه بوجۍ کې کېښود او بیا ټول روان شو رخصتي واخیسته هلک سلیک وشو نو چې لاړل لرې نو د شاته نه یوسف علیه السلام کسانو ته ویلي وو چې اواز پسې وکړئ ښه ایتها العیر انکم لسارقون وقافلې والا تاسو غلا وکړه هغې وي مونږ غلا والا خلک نه یو مونږ د پیغمبر علیه السلام بچي یو او مونږ چېرته دا روش نه دی کړی هغې وي خیر دی تاسو راشئ تالاشي خو به واخلو نو رای وصل چې رای وصل نو لاولې د دوی د هغې شروع وکړه خو ځکه که لاولې بنیامین شروع کړی بیا به هغې وي چې بلي به ګټې نو لاولې د دوی د هغې شروع وکړه په هغې کې څه نه
د بنیامین هغه چې تعالی شي واخیسته په هغې کې هغه وګېره ووته قیمتي وګې د بادشاه نو بس دوی ډېر زیات ملزم شو ډېر زیات شرمنده شو چې داسې وشو نو ټول وروڼه د یوسف علیه السلام شرمنده دي او بیا وی ان یسرق فقد سرقا كله من قبل یاره وی بس دې د یو بل ورو هغه په خوا اغلا کړی وکړه یوسف علیه السلام یې هغه کمربند چې پټ کړی نو خو پټ کړی نو خو یې او دام پټ شوی نه دی بلکې دا ورته یې کړی بهرحال په دې طریقه باندې د یوسف علیه السلام د یعقوب علیه السلام د کنعان قانون دا چې څوک په غلا کې ګیر شو نو دې د مسروق منه ملکیت شخه هغه به ورکوي نو بس بنیامین ګیر هغه ډېر منتونه سماجتونه وکړل خو یوسف علیه السلام ورته وی چیرې دا خبره کېدې نشي او بنیامین چې کوم نه هغه پاتې او دا نورونه بعد لنا خاص کا مجبورا روان شو او يهودا چې دې مشرق وو هغه به له نظر فلن ابرح الارض حتى ياذن لي ابي ویزه خو ځکه نظم چې هغه مخکې د یوسف علیه السلام واقعه وشوه هغې کې هم دغه شان پلار ته دومره تکلیف او دردونه ورسېدل اوس د بنیامین خبره راغله او موږ ورته وایو چې هغه هم دغه شان دی چې کوم دی په مصر کې ګیر شو او پلار دونه زموږ نه واک وایي اخیستي وو نو زه په کوم مخ باندې د پلار سره مخامخ کېږم لهذا زه خو نه ځم نو هغه هم پاتې شوه او دا نور بچي چې دي نو دا ټول لاړل او بیا چې کوم دی یعقوب علیه السلام ته هغه خپله قصه هغه یې ورته وکړه الله رب العالمین فرمایي ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه او هر کله چې دوی داخل شو دا اوس دوباره وروڼه د یوسف علیه السلام چې کوم دی نو هغه راغلي چې کله دوی داخل شو یوسف علیه السلام باندې او معنا ضمه پیوس که حضرت یوسف علیه السلام د خپل ځان سره هغه ورور خپل بنیامین او هغه ته یې ویې د ګورې ستا ورور یم فلا تبتئس بما كانوا يعملون ته غم مه کوه په هغه څه باندې چې دوی عمل کوونکي دي هغه لره ما سره یې څه کړي وو بس خیر دی صبر وکړو ښه او تا سره په لاره باندې کوم زور زیاتی کړی دی خو بس صبر وکړو فلما جهزهم بجهازهم پس هر کله چې تیار کړل یوسف علیه السلام دوی په هغه سامانونو خپلو باندې نو یې ګرځوله السقایة فی رحل اخي هغه پیمانه سقایا تاسې یو پیمانه سقایا اصل کې وایي د اوبو څښلو لوښي ده ممکنه ده چې د دې پیمانه د غلیم کې ده او دا د اوبو د څښلو دپاره هم استعمالېده مفسرین حضرات فرمایي چې دواړه فایدې ترې ناقص دي بهرحال یو پیمانه وه نو هغه یې چې کوم دی فی رحل اخیه په هغه بار د هغه ورور د ده کې یعنې د بنیامین په هغې کې هلته یې کېښوده خو په مشوره باندې ثم اذن مؤذن او بیا آواز وکړ یو آواز کوونکی چې و قافلې والا په تحقیق سره تاسو خامخا غلا کوونکي نو وویل دوی او حال دا چې دوی ورمخامخ شو ماذا تفقدون څه شی ورک کړی تاسو هغې لره بهي څه شی ورک شوی چې موږ باندې غلا الزام لګوئ شی څه دی نو قالوا نفقد صواع الملک نو وویلو ته هغه کسانو د یوسف علیه السلام چې مونږ ورک کړی دی هغه اوږې د بادشاه صواع الملک صواع او صواع د بادشاه یو قیمتي اوږې دی د پیمانې لپاره مخکې موجودو تاسو هم دا ټول بارونه په هغې وتلل او شته نه نو مونږ تالاشي اخیستل غواړو چې پته نه لګي تاسو بوجونو کې دی که څنګه چللی او بیا پس انعام مقرر کړه ولمن جاء به حمل بعیر او د پاره د هغه چا چې راتلی وکړل په دغه اوږې سره یو بار د اوښ دی من الطعام هغه ته به سیوایي چې کوم دی نو یو بار میلاویږي وانا به زعیم او چا چې اعلان کو هغه سره دا اعلان کیږي وانا به زعیم او زه د هغې ذمه دار یم د هغې ضامن زه یم مطلب دا چې د اوږې سمبالښت او د هغې چې کوم دی صفایي او د هغې موجودګي یقیني کول دا ټوله زما ډیوټي ده نو ما سره خامخا فکر دی ما نه بادشاه تپوس کوي د به خپله ذمه داري سره ته رسوم وویل د غرونو د یوسف علیه السلام چې قسم بالله په تحقیق سره تاسو څخه معلومه ده چې نه یو راغلي مونږه دې لپاره چې فساد وکړو په ځمکه کې لنفسد فی الارض او نه یو مونږ غلا کوونکي نه مونږ پخوا غلا کړې ده او نه غلا زمونږ عادت دی ځکه چې سریقه کول دا خو فساد فی الارض دی نو مونږ دا شی نه کوو وقالوا ان فما جزاؤه ان كنتم كاذبين هو الهغي چې سره بدله د هغې سارق که یو سړی به تاسو کې غل ثابت شه که چېرې تاسو دروغجن نو بدله به یې سي نو قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه نو وویل دوی چې بدله د هغه دپاره هر هغه څوک چې بیا موندې شه په بار د هغه کې نو دې بدله د هغې دی دې به سارق به مسروق منهو ته حواله کېږي دا د هغه غلام شو چا به بیا سپي نو
او دا یوازې دلته نه کذالک نجزي الظالمین هم دقرنګ بدله ورکو مونږه الظالمین السارقین هغه غلو خلقو ته یعنی فی کنعان په کنعان کې زمونږ شریعت یعقوبی د قشان دی ښه نو بس بیا باندې قانون باندې عمل وکړو وی ټیک ده فبدأ بأوعيتهم فبشروق لدباغا سامانونو او باغا لوخو داغي باندې اوعيه جمع د وعاء دا وعاء ویلوخي دا داغي غبارونه او داغي غلوخي لاول په یغه اوس پردل وړاندې چې کوم دی دا غلوخي دا غرور ددنه چې بنیامین دی او بیره او وقاغي نو دا غلوخي ضرور بلنا كذلك كدنا ليوسف هم دقرنګ تدبیر جوړ کړو یوسف علی السلام ته الله یوسف علی السلام ته دا تدبیر او دا کوه چا ورکړه الله یې ما او ورکړه دا حیله او تما وکړه درکا چې بدی حیله باندې به بنیامین دا به کوم دی ځان سره حساب کړه نو کوم حیله چې هغه شرعي وي قران او سنت کې او دین کې داغه سم منشا او داغه اصل موجود وي هغه حیله هغه بیا باقاعده فقهاو ذکر کړی دي هو چې د کوم منشا په قران او سنت کې نه او د خدای حکم په ماده او حرام په حلال کې یا بالعکس نه بیا ناجایز کدنا یوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك او نو دا یوسف علیہ السلام چې د اخر رانی ولې به هغه روح بل را باغ قانون د بادشاہ کې په دین الملك الله بنا خدای یعقوب علیہ السلام د شریعت مطابق راوړي کني کې د مصر د بادشاہ مطابق قانون چلولې د مصر په قانون کې دا نه و چې سارق په مسلوق من هو دا ولا کیږي هغه په مالی جرمانه و سړی باندې شګي راوړي نو دې چې رانی ولې هغه روح بل را باغ قانون د بادشاہ کې لکن کچري بوختل وی الله رب العالمین ورته کومه درجه دا هغه چې وګړو موږ غیلرا نرفع درجات ان فی العلم یوسف علیہ السلام لمه ډیر پوهه ورکړي وخا ضرور ته داسې یو تدبیر جوړ کړو وفوق كل ذي علم عليم او دهر عالم دپاسا عالم شتا دهر ذي علم دپاسا بل عالم شتا یو عالم نبل دیر عالم بل نبل دیر عالم او طول کے آخرنا الله رب العالمین اغا دطولنا زیاد عالم حتى ينتهي الى الله تعالى وذيخ ملغم شو نصيبي هو يلدوي ويكچر اغلا کړي دي بنیامین نو مطلب دا چې فلا عجبه پیدا ناشنا خبر نه ده ذکر چې فقط سرق اقول له من قبل فتاقيب سرق لا کړي وي اورور د چاغو په خوا د دینا یوسف علی السلام یادې یا غم لا کړي و بنیامین غلا وکړه فاصرها یوسف فی نفسه نفس پټکړه دا کلمه او دا جمله یوسف علی السلام په خپل کې هغه نه واورېده خو بس یو جواب ورکاو هو ورنه که فزړه کې جواب ورکاو او پیدا وخت مناسب نه دی هغه خبره سوا ولم يبدها لهم او قارئ نکړه هغه جمله دغه قدرونو ته هغه جمله دا قال انتم شر مكانا وفرمای یوسف علیہ السلام قال ان قال في نفسه هغه دې نه دی ویلي ها پس بدل کې دا خبره وکړه وې تاسو ډیر بدترین یې په اعتبار د مرتبه سره څه مطلب یوسف علیہ السلام غلا نه وکړي هغه یو گیم او بنیامین هم غلا کړي هغه صرف یو تدبیر او تاسو حقیقتا غلا کړی دا ځکه یوسف علی السلام د پلار د مخې نه بل په بوتلې دي او غلا کړی دي والله اعلم بما تصفون او الله رب العالمین عالم دی او پیژني هغه سره چې بیانوي تاسو هغه لرا او دوی پوه شو چې نه ډیر خوشو خلاصي کو وسنګ او فی من السماجات کو نو قالوا یا ایها العزیز هو الفیج اے عزیز مصر پیژني په نه کنه یوسف علی السلام دی فتحقیق سروی دته پارا یو بوډا پلار دی ان له ابا شيخا كبيرا انتهائی بوډا دی فخذ احدنا مكانه تقوني سيوکس فزیدا غبان دی دې پرېدا چې بنیامین د پلار مخې لاړ شي او موږ چې د کوم یو باندې لاس کې خو بس هغه په پاتې شي هغه باندې غلا کې سوچلاو حکم کم دې پرېدا تحقیق سره مونږ ګورو تا نه دا غني پکارو خلقنا ډېر خپل هستی دي دا او موږ سره دا مهرباني وکړه او فرمایي یوسف علی السلام معاذ الله نعوذ معاذ الله موږ پناه غواړو پناه د الله رب العالمین چې موږ راونیسو لکن هر هغه چا نه چې موږ مونتل دي هغه سامان خپل بنځ دا باندې بوي چې چا سره چا باندې کیس چې کوم ثابت شوی دی هغه باندې او ساس سره موږ څنګه ونیسو دا خو چې کوم د انصاف تقاضي نه پوره کیږي ان اذا الظالمون فتحقیق سره موږ خامخا په دغه وخت کې اذن یعنی اذا اخذنا غیره
کدی پرې خو دا بل سلام راوړي شو نو موږ ټول ظالمان شو او کم از کم د ظلم زیاتې خو نه کوو صدق الله څنګه کوم اسلام راټول حکومت د جګړې د نامه په معنی شوی ډېر حالات راټولې یوسف علیه السلام اولاد یعقوب کې دی هم اولاد یعقوب دی نو خپل یو معصوم بچی ته حضرت یوسف علیه السلام ویلي وو چې کله په دې روبیل باندې داسې هغه حالت راشي او د انتها ته ورسېږي نو ته به وله بیا داسې شا طرف نه ګوتې وروړی ښه او د خدای شانو چې کله به دوی باندې هغه حالت راغلل او چا به وله په اولاد یعقوب کې دننه دننه چا به وله ګوتې وروړی نو بس سوړ به شو هغه هر څه به یې ختم شو نو چې روبیل چغه کړه او هغه حالت پرې راغی او چغه کولی نو دقې دوران کې هغه ماشوم د یوسف علیه السلام راغی هغه وله د شا د اوږې نه ګوتې وروړي جو هغه هر څه ساړه چې کمونه هغه ککړ کېناستل نو دې داسې چاپېره ګوري والله ان هاهنا لبذر یعقوب وي په خدای قسم دلته هم چې د یعقوب علیه السلام نسل را رسېدلی دی پوه شي دا خو بل څوک دا رد عمل خو بل څوک نه شي کولی دا خو نور پوه نه دی چې دي څه بهرحال په هغې کې هم ناکام شو بیا د یوسف علیه السلام سره مکالمه شروع کړه ورته ویل که ټول راشئ هسې ځان مه ستړی کوئ نه په مینتونو خلاصېږئ پرېږدم یې نه او نه په زور خلاصېږي تاسو څوک یې موږ سره به زور کوئ مېلمانه خلک یې بیرونه یې شوراوي غواړي ټول یې بیا د بازارونو نه راوغوښتل کېنول یوسف علیه السلام خپل خادم ته وایي وایي ته ورشه هغه اوږې راوړه اوږې سوا چې راوړه داسې یوسف علیه السلام او یوسف علیه السلام ورته یو جلک وښوښه داسې د میچنې یو پل پروت و یوسف علیه السلام داسې یو ترنګلی وله ورکړه هغه د میچنې پل دی داسې یو ترنګلی ورکړه نو هغه یې د دیوال نه اخوا ارتاو کړه نو دوی نور هم حیران شو چې خدای پاکه دا کارونه چې کوي دا خو اولاد یعقوب وي خو بهرحال چې هغه اوږې له یې داسې یو ټنګ ورکړو څنګه چې یو شی ټنګ نارې کړي هغې ته وي تاسو څه پته راځي څه ووي په دې ټنګ کې څه اواز راغی هغې ورته پته نه لګي والله اعلم نو دوی خو چونکې هغه ته قیصه ټوله کړې وه پلار ډېر بوډا دی او ډېر زیات په محنت کې دی او ډېر زیات پریشانه دی او داسې دی او داسې دی وی دې ټنګ کې ما ته دا آواز راغی چې د دوی دا والد صاحب چې دا څونه پریشانه دی او دا څونه غمونه چې پرې راغلي که نه دا د دوی د وجې نه پرې راغلي دي نو د دې کې ونه بل ټنګ ورکړه وی تاسو څه پته ده په دې کې څه ووایه وی یاره پته نه لګي وی په دې ټنګ کې دا آواز راغی چې د دوی ورو ورو بیا دغه شانې بوت او کمیس یې ته نه ووښتو او داسې هغه کیسه نو دوی ورته وی خدای دې خاطره کړه مونږ باندې پرده شه خدای دې په تا پرده واچي مونږ باندې پرده واچوه بهرحال چې بل درېیم ټنګ یې ورله ورکړو وی دې کې څه ووایي نو هغې وی چې یاره مونږ خو پوه نه یو په دې کې وی چې دغه شان دی هغه کوی د ارتاو کړو او چې کوم نه دوی وله کمیس په وینو باندې سور کړو پلار ته یې وی چې هغه شرمخ وکړو دوی حیران دي چې خدای پاکه دا څه قیصه ده او دا څه معامله ده یوسف علیه السلام ورته وی چې بس خپایه عزت کې ځای ښه او کوي بس جلادان راولم او لاس او خپې دله تړ دا بعضې هغه تاریخي روایات دي موږ مخکې ذکر کړو چې دا اسرائیلي روایات دي لا تصدقوهم ولا تکذبوهم ولدي ځکه قرآن حدیث کې نه دي راغلي نه یې تردید راغلی دی نه یې تایید راغلی دی خو بهرحال دوی قرآن حکیم سورت دونه وي چې فلما استیأسوا منه دې د یوسف علیه السلام نه ناامیده شو که چې بعض زمونږ بنیامین موږ سره په هېڅ حال باندې نه پرېږدي نه چې کوم دی نو په زور باندې خلاصوی شو او نه په منت سماجت باندې نو اوس آپس کې مشوره شو نو هغه مشر ورته وي یا روبیل مشر دی د عمر په لحاظ سره یا یهودا مشر دی د عقل او د پوهې په لحاظ سره هغه ورته وي بھائی بس تاسو که ځئ ولاړ شئ کنعان ته پلار ته راټوله قیصه وکئ باباجي ته راټوله قیصه وکئ چې بس خدای د طرف نه دا امتحان بل راغلی دی او یو زه چې یم نو زه خو ګوره د هغه مخې له نه ځم ځکه مخکې هم ډېر خفه شوی دی او که دا پېړۍ مې ورته بیا دا خبره وکړه چې بنیامین هم ورک شو یا په هغه باندې د غلا کیس راغی نو هغه به ډېر دردمند شي او هسې نه چې ډېر آزار شي په دې خبره باندې نو بهرحال هغه وروڼه چې کوم دی نو هغه بیا تللي دي بنیامین هم پاتې شو په مصر کې یهودا چې دی هغه هم پاتې شو او دا باقي وروڼه چې کوم دی نو دا لاړل او کنعان کې یعقوب علیه السلام ته ټوله قیصه وکړه بیا ورته یعقوب علیه السلام وایي
هغه ټول خبره چې بل صورت لكم بل تاسو سم معاملې معلومیږي تاسو بیا سم معاملې او تدبیر جوړ کړی دی او بیا دا غنه پس ورته وی چې لاړ شي او چې کوم نه خپل ما امید کېږي ما د الله د رحمتنا او یوسف علی السلام او چې کوم دنو هغه بنیامین او غټول داغه متعلق ورته خاص کر د بنیامین ذکر کوي چې بادشاہ ته منت سماجت وکي او امید دې چې الله تعالی دا مسله حل کړي نو په دریم ځل باندې به اوسونه د یوسف علی السلام راضي مصر ته بیا الله رب العالمین فرمایي فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا پس هر کله جنا امید شو د یوسف علی السلام نا نو دې ځان لشو په جرګه باندې خلصوا نجيا ځان له خالص ډډه تا یو مشوره او یو نجوای جوړ کړه قال كبيرهم هو الها مشر پدوی کې نو عمر په لحاظ سره روبیل مشر دی او د عقل په لحاظ سره یهودا مشر دی نو ویل هغه مشر ته دوی چې آیات معلومه نه ده خبره چې په تحقیق سره والد محترم تاسو چې دی په تحقیق سره هغه خسته استادونه موثقا من الله یو پوخ لوز د الله رب العالمین د طرفنا اے قران قسم کړیو او د الله نوم ته درکړیو چې ګوره تاسو به یوسف علی السلام د بنیامین خامخا حفاظت کوي او واپس به راولئ ومن قبل ما فرطتم في يوسف اولان دې دینهم تاسو چې کوم دې کوتاهی کړو په بار د یوسف علی السلام کې یو خدا غلطی شو او یو مخکې چې مونږ څه کړی دي نو هغه تاسو ټول ته معلوم دي نو یک نشد دو شد نو په داسې حالاتو کې پلار لمخې را ورتلل چې ډبل قصوروار یو نو کم از کم زه نشم کولی فلن ابرح الارض پس هرگز بزن جدا کېږم د دې ځمکې د مصر نه لن ابرح ان لن افارقه زه خو دې ځای نه ځم تر دې پورې چې اجازت راکړي ما ته پلار زما او یا فیصله وکړي الله رب العالمین زما دپاره او الله رب العالمین ډېر بهترین فیصله کوونکی دی یا خدا لکه پلار سوال جواب راولېږو چې لکه یهودا ته ووایه چې راضي دي اوس هسې کې څه شوي دي خدای کړی ناکام دی او یا دا دی چې الله تعالی یو فیصله راولېږي ای په دې مصر کې رانقصه وځي او مړ شم نو بس بیا خو بس هم خبر ختمه شي یا دا دی چې او یحکم الله لی الله تعالی فیصله راولېږي او د بنیامین د رهایې سه انتظام خدای پاک وکړو نو خو بس رونه به دواړه واپس به ځم او یعقوب علیه السلام ته به وایم چې رور مې راوسته نو بیا خو هم ټیک ده خو که بنیامین هم را سره نه او ما کې سایي ژوندی یم نو مصر نه نه ځم ښه بس کنعان چې کوم ما باندې بند شو دا خپل غیرت او هغه د پلار چې کوم نه هغه مخې له ورتلل هغه ورته چې کوم نه ګران دي ارجعوا الى ابيكم نذكر نظما البته تاسو لاړ شئ دا نورونه واپس لاړ شئ تاسو په طرف دا والد محترم خپل باندې او ورته وایي چې ای زمونږ بابا جی په تحقیق سره زوی استا چې د سرپ افغلا وکړه اوس په دې کې زمونږ څه قصور دی ټوله قصه ورته وکړي چې بس د قشان هغې نه اوږې چاپټ کو بیا یې کتو زمونږ ټولو تالاشي واخېسته مونږ سپین بازو او چې کله هغه تالاشي واخېسته هغه سره قیمتي چې د سرو زرو اوبو له ورکړې شوي دي او قیمتي چې کوم دی صاع دی او د بادشاه خصوصي پیمانه ده هغه د هغه په بار کې راوتې اوس مونږ ته نوره پته نشته چې غلا یې کړې ده که نه یې ده کړې خو د غلا شی د هغه په بار کې راوتې دی او خیر دی که پوره اطمینان دی نه نو د کنعان چې کومه قافله مونږ سره شوې وه تلې وه او مونږ په هغې کې وو نو قافلې والا راوغواړه هغوی به ته ټول ډیټیل بیان کړه چې او هغې داسې شوي دي نو ستا زوی چې کوم دی نو هغه غلا وکړه او بعض قراءات دي ان ابنک سرق مجهوله صیغه ده نو چې سرق شي نو غلا یې کړې ده او چې سرق معنا د سرقې ته منسوب شوی دی سرقه دا هغه نسبت سرقې ته شوی دی اوس کړی دا نه ده کړی خو الله ته علم دی چې نه ده کړی ځکه دوی وایي وما شهدنا الا بما علمنا او مونږ خو ګواهي نه ورکوو لیکن په هغه څیز باندې چې کوم مونږ ته معلومه ده مونږ خو د خپلې پوهې مطابق خبره کوو او نه یو مونږ د غیبو دپاره حفاظت کوونکي در پرده دن حقیقت سره چې واقعي د اغلا بنیامین کړې وه او که نه دا د هغه متعلق هسې څه بل ترتیب شوی دی ښه نو دا علم مونږ ته نشته واسأل القرية یعنی اهل القرية لکه قریه نه خو تپوس نشي کولی او تپوس وکړه د هغه کلیوالو نه کوم کلیوال التي كنا فيها
هغه چې مونږ پاغي کې والعير التي او تاسو کده هغه قافلینا عیر قافلې ته چې مونږ راوړاندې شو پاغي کې یعنی مونږ چې د مصر نه کنعان ته کومه قافله تلې و مونږ پاغي کې ملګریو متمزید معلومات داغې نه وکړه او په تحقیق سره مونږ خامخا رښتینی یو لصادقون فيما قلنا لك مونږ به یو خبره دروغ نه کړې ښه قال بل سولت لكم او فرمایل حضرت یعقوب علیہ السلام چې خبره خدا سے نه ده خپل فراست نبوت سره دا خبره کی چې دا خبره داسې نه معلومیږي او بل دا ده چې یو پیری یو سړی متهم شي په دروغو کې گیر شي نو دوباره بیا په هغه هم څوک اعتماد نه کوي نو مخکې هم دوی چل کړی وو نو هغه وایي چې بس دا پېڼې هم دوی څه معامله ده اوس سوال دا دی چې سولت لکم انفسکم وی ستاسو نفسونو چې کوم دی یو خبره ښایسته کړې ده میدان هم ښایسته کړی دی او نور شی داسې نه دی حالانکې دلته خو دوی نه وکړي هغه بل ځل باندې خو ټیک ده سولت لکم انفسکم نو دوی هغه فراډ کړی و او دا ځل خو دوی نه دی کړی دوی ته خو ځان له پته نشته نو جواب مفسرین ذکر کوي وی اصل کې سولت لکم انفسکم دا کوم خطاب چې دی اولاد یعقوب ته دی دوی ته نه دی رونو ته یوازې اولاد یعقوب ټول معامله چې دا په اولاد یعقوب کې معلومیږي نو ټیک ته کنه بل پیر دی رونو چل کړي او دا په یوسف علی السلام چل کړي دي نو انفسکم نه خبر نشو کنه او سولت معنا زینت بلکې خیسته کړي تاسو نفسونو تاسو یو کار لرا فصبر جمیل یعنی فصبر جمیل اجمل بی یا فامری صبر جمیل عسى الله ان ياتيني بهم جميعا امید دې چې الله رب العالمین براولي ما ته غټول یره الله ته منظور کړي الله په خیر خیریت سره ان شاء الله ما ته خپل بچی راولي اوس والله دې چې ان ياتيني بهما نوي حالانکه یوسف علی السلام هغه چې کوم نه ورکته او بل پس بنیامین رخصه نو بهما نو بهمه زګو وي چې بل پس چې کوم يهودا هم الته مسافر ناشته کنه هغه وی کور ته کلی ته نه راځم نو دی وخت درې ځامن گویا کې ورکتي نو ځکه ته ضمیر د جمع راځي الله بلا ټول راولي یوسف واخیه وابنه الكبير مفسرین یې غدره واړه یوسف علیه السلام او دا غرور یعنی بنیامین او وابنه الكبير بل د یعقوب علیه السلام هغه مشر زوی یهودا چې کوم د عقل په لحاظ سره مشر انه هو العلیم الحکیم وتولى عنهم وس قانون دا دی وی غم سړی ته غم را یادې نو د بنیامین غم سره ځکه چې دونه بچی ټول ناکام راغله او دا عجیب خبره وکړه چې هغه زړه ته کوزیدوم نه ده چرچر د خاندان د نبوت او چرته زما د یعقوب علی السلام د صلب نه پیدا شوی بچي او چرته د غلا کو دا منلو خبره ده نو هغه یوسف علیه السلام خو بس یو امتحان دی راغلی دی نو هغه زوړ امتحان ورته بیا ور یاد شخه نو یوسف علیه السلام هغه یادی عسى الله ان ياتيني بهم جميعا انه هو العليم الحكيم وتولى عنهم او مخواړو یعقوب علیه السلام د دې خپل بچونا دوی ته چې کوم دین هغه توجه ورنکړه او ځان له خپل غم شسوي او ویل یعقوب علیه السلام چې افسوس یا صفا اے افسوس هله بګنه و مصیبت اے افسوس زما په یوسف علیہ السلام باندې و بيضت عیناه من الحزن او سپین شوي سترګې د یعقوب علیہ السلام د وجه د غمنا نظر مبارک هغه ختم شفه سترګې سپین شوي ځکه دا د سترګې دا تور چې دی مزاجیدل هټول داغه نتیجه ده او چې کله د سترګې گاټه ختم شو دا تور ختم شو چاغه دا چاغه د کوم دې کسه وي دا کسه ختم شو نو بیا د انسان نظر ختم شي وبيضت عيناه من الحزن مسكين الشسرق د يعقوب عليه السلام د وجد غمنا فهو كظيم معنا ممتلئ غما هو يعقوب عليه السلام دک د غمنا سینه د غمنا ډک وخا او خپل زوړ مرتلا یاد شو اوس دوی چې هغه بیا د یوسف عليه السلام نو واخیست نو دارونه ورته سوي یوسف علیہ السلام رونا قالوا تالله هو الديرون يوسف علیہ السلام قسم بالله تفتؤ ان لا تفتؤ دیکھ لا مقدر ده همیشه یہ تو
ځکه فتحه یفتحو په دې کې معنا د زوال هغه پرته ده او د نفي، او چې کله لا په داخله شي مقدرا هغه کې معنا د نفي ده، او نفي چې په نفي داخله شي نو معنا د اثبات ورکوي. نو ته همیشه لپاره لکه مازاله، نو مازاله معنا همیشه و، دغه چې زال هغه زوال هغه په ما سره ختم شو، نو معنا د اثبات ورکړه. نو همیشه د چې تیار دی حضرت یوسف علیه السلام لرا حتی تكون حرضا تر دې چې شوه شیبته حرضا قریب الموت، مرګ ته به نږدې شي. باباجي ته وایي خدای د خاطره که نور ځان مه خرابوه، دومره غم کوي ځان به مړ کړي. او تکون من الهالکین، او یا بشي ته د هغه وفات کېدونکو نه، یا خو به مرګ ته نږدې شي دونه به ناجوړه شي، او یا به بالکل وفات شي. ځکه دا خو لوی غم دی او چې ته بار بار یادوي. خو فرمایل حضرت یعقوب علیه السلام یہ په تحقیق سره خبره دا بله نه ده چې زه خپل شکایت کوم، انما اشکو بثی، زه شکایت کوم دا خپل غم و حزنی. اصل کې بس دا هغه غم ته ویل کېږي چې هغه ناقابل برداشت، بس سړی بالکل انتها ته رسېدلی. او حزن چې دی نو دا عام غم ته ویل کېږي. نو دا ذکر د حزن پس د بس نه، دا ذکر د عام دی پس د خاص نه. نو زه شکایت کوم دا خپل درد او دا خپل غم په طرف د الله رب العالمین باندې. نو موږ مخکې ویلي وو چې که څوک چا باندې تکلیف راشي، غم راشي او د الله رب العالمین ته شکایتونه کوي، نو دې ته موږ بې صبري نشو ویلی. ښه لیکن دا بې صبره دی. چې انسانانو ته یو ته ګیلې کوي، بل ته ګیلې کوي، یو ته داستانونه بیانوي، نو دا بیا صبر خلاف ده. دې مې زه خو جزع فضا کوم، خو الله ته کوم، بل چا ته خو نه کوم که نه، خو خدای ته کوم. او زه پیژنم د جانب د الله رب العالمین نه هغه څه چې نه پیژنئ تاسو هغې لره. یا بني اذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیه ولا تیأسوا من روح الله. ای زما بچوړو لاړ شئ تاسو په طرف د مصر باندې. دریم ځل بیا سفر شروع کړئ، ښه ځکه چې دا مسله حل شي. نو پس تاسو تفتیش وکړئ د یوسف علیه السلام او د ورور د هغو چې بنیامین دی. اوس دا دی چې یهودا هم نشته، نو هغه ورته پکې یاد نه کړو. نو علما مفسرین هغه ځکه یاد نه کړي چې هغه ورک نه دی، هغه په خپله بایکاټ کړی دی. هغه چې تا کلم راځي راتلل غواړي راتلی شي، او که دوی لاړ شي نو هلته معلوم سړی دی چې دا یهودا دی او هلته کې په مصر کې. ځکه مصر او کنعان دا خو د یو بل نه 8 فرسخه لري، یو فرسخ 3 میله دی، نو دا تقریبا 8 3 24 لکه دې نه چې راشکای لري د مردان نه لګه خو. خو هغه وخت حالات هم داسې وو، او چې کوم نو وسایل د سفر انتظامات نور دونه لري نه دی. نو هغه ځکه یاد نه کړي چې هغه معلوم دی، او دا دوی ورته یاد کړل. وی تفتیش وکړئ تاسو د یوسف علیه السلام او ضرور د هغه چې بنیامین دی، او منع امید کېږئ تاسو د رحمت د الله رب العالمین نه، من روح الله یعنې من رحمت الله. په تحقیق سره نه امید کېږي د رحمت د الله رب العالمین نه. لیکن هغه قوم کافر مسلمان چې دی به د الله د رحمت نه نا امید نه ښه. لکه مسله دا ده چې قنوط من رحمت الله وی دا کفر، دا الله د رحمت نه نا امیدي دا کفر دی. ځکه وی الا القوم الكافرون، مسلمان سره خو نشي نا امید کېدی. فلما دخلوا عليه، اوس بیا رونو سفر شروع کو، روان شو د کنعان نه او مصر ته ځي، او د دغه تفتیش او تلاش لپاره. دا بدریم ځل باندې مصر ته راغلي دي. وی هر کله چې داخل شو دوی په حضرت یوسف علیه السلام باندې، نو وویل دوی چې ای عزیز مصر مسنا و اهلنا الضر، چاله سلیک شو او پزای شو. نو هغه خپل چې کوم دنو قرارداد او هغه خپل چې کوم درخواست راوړی و نو هغه ورته پیش کړ. وی خبره دا ده چې را رسېدلی دی مونږ ته او اهل و عیال زمونږ ته الضر یعنې الجوع. ولږه یو خدا د کنعان کې ډېر لوی قحط دی او مونږ کور کې حالات ګډوډ دي، او بله دا ده چې وجئنا ببضاعة مزجاة، او مونږ راتله کړي تا ته په هغه سرمایې ردي سره، مزجاة ردیة. دغه دوی ځان سره چې کوم شی راوړی دی چې په هغې باندې به مونږ غله اخلو، نو هغه داسې کوټه غونته پیسې دي. په کور کې خاص څه شی بل و نه، داسې کوټه غونته بېکاره غونته. او یادا چې کوم د مبادلې لپاره کوم شی راوړی دی، کله خلک داسې هم کوي چې هلکه دا اسباب به خرڅ کړو او په دې باندې به غله واخلو.
نو هغه اسباب هم د استعمال اسباب دي، نو هغه داسې خاص مفسرین مختلف څیزونه ذکر کړي دي، دا شی او دا شی او دا شی. نو وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا، پس ته پوره راکه مونږ ته هغه پیمانې لره. مثال په طور که مونږ 10 رونه راغلي یو، نو 10 بارونه د غلي زمونږ د کنټرول مطابق حق کېږي، لکه په کنټرول به غله میلاوې ده، نو مونږ له پوره راکه. وتصدق علينا، او ته خیرات وکړه په مونږ باندې. عزیز مصر د یوسف علیه السلام ته وایي. اوس سوال دا دی چې د پیغمبرانو په خاندانونو باندې خو صدقې دا بندې دي، دا اوصاف الناس دي. پیغمبر علیه السلام به هدیه اخیسته او صدقه به نه اخیسته. نو دا هم پیغمبر زادګان دي، د یعقوب علیه السلام بچي دي، نو څنګه وایي وتصدق علینا؟ نو ځینې حضرات وایي چې دا شرایع د من قبلنا دي، او شرایع د من قبلنا زموږ دپاره حجت وي، خو چې کله به قرآن و سنت انکار وکړي او دې باندې انکار شوی دی چې یاره زموږ دپاره صدقات لا یجوز دي، ځکه دا اوصاف الناس دي. او یا ځینې حضرات مفسرین وایي دا هغه صدقه نه ده، تصدق علینا چې ګینې مونږ له خیرات راکړه او مونږ له صدقه راکړه، مونږ سره د نرمۍ مظاهره وکړه، مونږ سره لږوټې چې کم دی نو هغه وګوره مونږ ته، مونږ چې کم پیسې راوړي دي او تاله یې درکو غله پې اخلو، نو شاید چې هغه پوره کره پیسې نه او پوره کره چې کم دی سمن نه، خو خیر دی لږ مونږ سره نرمي وکړه. دا مطلب دی د تصدق کولو. وتصدق علینا ان الله یجزی المتصدقین، بتحقیق سره الله رب العالمین جزا او بدله ورکوي هغه صدقې ورکوونکو ته چې څوک چا سره احسان وکړي او ښېګړه وکړي، نو الله بدله درکړي. خو لږ مونږ سره چې کوم دی نو هغه مونږ ته وګوره. قال هل علمتم، اوس دقه ټیم دی چې الله رب العالمین د طرف نه یوسف علیه السلام ته القا شوې ده چې بس نورو ته ځان ښکاره کړه، نور دا معامله پټه مه ساته. او ځینې روایاتو کې راځي وی اصل کې دوی له یو خط ورکړی و یعقوب علیه السلام، او په هغې کې ورته خپل ټول خانداني صورتحال لیکلی چې عزیز مصر له به دا ورکوي چې دا خط چې کومه دی من ابراهیم، دا خط چې کوم دی من یعقوب صفی الله ابن اسحاق ذبیح الله ابن ابراهیم خلیل الله، دا خط چې دی دا د یعقوب علیه السلام د طرف نه دی چې هغه صفی الله دی، او دا هغه زوی د چا دی د اسحاق ذبیح الله. دا په خپل ځای یو مسله راځي چې ذبیح اسماعیل دی که ذبیح اسحاق دی علیهم السلام، نو د جمهور راجح قول دا دی چې ذبیح چې دی نو هغه اسماعیل علیه السلام دی. خدا یو قول پکې شته، لکه د دې روایت نه دا معلومیږي چې اسحاق علیه السلام ذبیح دی، او بیا د هغه چې کوم دی نو نیکو حضرت ابراهیم خلیل الله وی دا د هغه طرف نه دا خط دی. او زمون خاندانی پوزیشن دا دی چې موږ باندې ډېر امتحانات راغلي دي. زمونږ نیکه محترم چې و نو هغه باندې د نمرود د مقابلې امتحانات راغلي دي، او بیا زمونږ والد صاحب هغه باندې د ذبیح الله هغه امتحانات راغلي دي، او بیا ما باندې په خپله چې کوم دی نو هغه دا امتحان راغلی دی چې ما یو بچی دقه شانتې مخکې هغه ورک شوی دی، او د هغه په فراق کې چې کوم دی والد محترم د هغه د سترګو نظر ختم شوی دی، او زمونږ د کور حالات چې کوم دی نو هغه په دغه ترتیب باندې دي. ته لږه مهرباني وکړه. او بعضې روایاتو کې راځي چې هغه کم سامان یې راوړی و پیسې چې په دې باندې غله راکړه، نو هغه د کور داسې سامان و چې هغه د حضرت یوسف علیه السلام د والدې محترمې د هغې د الله څه شی پکې هم، نو حضرت یوسف علیه السلام چې ولیدل نو نور یې بیا کنټرول ونه کړی شو، او دې خوا من جانب الله ورته هم دا خبره واضحه شوې وه چې بس ځان ورته ښکاره کړه. نو بس حضرت یوسف علیه السلام هغه ورته اوس ځان ښکاره کوي. څه وی ورته؟ قال هل علمتم ما فعلتم بیوسف، وفرمایل حضرت یوسف علیه السلام چې آیا تاسو ته معلومه ده چې څه کړي تاسو د حضرت یوسف علیه السلام او د هغه د ورور سره چې بنیامین دی، اذ انتم جاهلون، په هغه وخت کې چې کله تاسو ناواقفه وئ، تاسو د جهالت یو کار کو د ناواقفۍ، نو یادم دي تاسو کړي دي، دوی حیران دي چې چېرته یوسف علیه السلام چې څونه کلونه شوي دي، دوی خو خپل خیال دا چې ته به وفات وي یا به چېرته پته نه لګي، او که یي هم نو هغه به چې کوم دی نو د مصر عزیز مصر خو به نه وي که نه، د هغې سره د هغه څه تعلق دی. نو دې خوا حیران دي چې دې خوا ګوري هغه تپوسونه داسې کوي چې هغه تپوسونه
نو چې خی ورته وکتل او خی پکې سوچ وکړو نو ذهن ته دا خبره کوته شوه دا یوسف علیه السلام په خپله دی ځکه خو موږ نه دا تپوسونه کوي او بعض تاریخي روایاتو کې راځي چې هغه اصل کې تاج په سر کړی و هغه په شاهي لباس کې و نو دی معرفت نشو کولی خو چې کله خپل اصل حالت ته راغی نو دی په خپله وپېژن تاج یې لر کړو نور هغه شاهي لباس یې لر کړو عام لباس یې واغوند نو بس دوی بیا وپېژن دا خو زموږ ورور یوسف علیه السلام دی نو دوی ورته څه وایي قالوا أئنك لأنت يوسف وویل دوی چې آیا په تحقیق سره خامخا ته چې یوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا وویل یوسف علیه السلام چې او زه یوسف یم او دا زما ورور دی دا بنیامین ورته یادېږه هغه ما سره دی په تحقیق سره احسان کړی دی الله رب العالمین په موږ باندې او دا د الله تعالی مهرباني په هر چا باندې دی یوازې په موږ نه ده وي د تحقیق سره شان دا دی چې څوک ځان بچ کړي د معاصیو نه او د الله تعالی د نافرمانۍ نه او صبر کوي نو یتقي یعنی عن الفحشاء لکه یوسف علیه السلام د فحشا نه ځان بچ کړی و او ويصبر یعنی علی الشدائد لکه د کوی ارتاوېدل او سو دا ټول امتحانات خند پیشانه سره برداشت کړل نو پس په تحقیق سره الله رب العالمین چې نه ضایع کی اجر داغنی کو کار خلق لرا قالوا تالله لقد آثرك الله علينا هو دغرو د یوسف علیه السلام چې قسم بالله په تحقیق سره غوړه کړی دی الله رب العالمین تعالی رب مونږ باندې او په تحقیق سره یو مونږ خامخا خطا کار مونږ ډېره غلطه شوې ده شرمنده یو معذرت خوایو او تعالی الله تعالی کوم مقام درکړی دی بس دا الله تعالی خصوصي مهرباني ده نو خپل چې کوم دنو هغه معذرت هغه ته پیش کړو حضرت یوسف علیه السلام سوی قال لا تثریب علیکم اليوم و فرمایل حضرت یوسف علیہ السلام چې نشته الزام پتا سو باندې نن ورځې لا تثریب یعنی لا الزام سزورنا یا س الزام اسم در تنامخه الله دې تاسو وبخي الله دې تاسو معافیو کی او دغه الله رب العالمین چې هغه ارحم الراحمین دی نو تاسو ته نو چې د بابا جی څه پوزیشن دی حضرت یعقوب علیہ السلام هغه ورته ول دغه پوزیشن خدا دی چې صاحب فراق کې داغه سترګو نظر ختم شوی دی او ډیر زیات هغه چې کم دین او تضرع او د عاجزۍ داغه په پوزیشن کې دی او ډیر چې کم دین هغه ښه حال نه دی هغه بس داسې وکړي چې دا چې کم دین قمیص ول خپل ورکو دا هغه قمیص هغه کم چې د جبرئیل علیه السلام په کوی کې ورغستول او دا د یعقوب علیه السلام نو د اسحاق علیه السلام نو د ابراهیم علیه السلام نو په میراث کې پاتې شي ودا قمیص ویسي او دا هغه مخ باندې واچوي نو هغه ان شاء الله جګ جوړ شي الله تعالی ور نظر بیا واپس اوس دې ځای نه چې کم دینو يهودا وو ته وی بایدا چل بکو چې دا قمیص ورل شي دي دا وګوره مال راکوي ښه ځکه هغه په وینو باندې ککړ قمیص هغه ما وړیو او پلار دردمن کړي هم ما دې په دې خبره باندې نو لہذا نن د خوشاله دا قمیص چې دی نو دان زما حق جوړیږي هغه ورته بالکل ته ویسا تمشری ناغ روان کړ اوس دلته د مصر نه قافله روانه شو کنعان تزي لا تل نه ده 24 میل فاصله ده او آلته یعقوب علیہ السلام هغه حاضر باش خلق ته وی وای کې چرتا زما باندې لام تو ان نه کوي کنه نو د یوسف علیہ السلام خوشبو را باندې راغله نو دا د الله رب العالمین پیغمبرانو ته کوم کشف الهام او کوم خودنه ورکړي نو دا هغه تقاضا و خو چې کله الله رب العالمین خي نبي ورته ملاوي او چې کله الله ورته یو شی نه موږ بار بار وی چې کرامت معجزات کشف دا ټول دا د الله په اختیار کې دي دا د ولی په اختیار کې نه دي او دا د نبی په اختیار کې هم نه دي عليه الصلاه والسلام و یعقوب علیہ السلام نه چاته پوسو ور دوی حضرت چې کله چې کم دی د مصر نه قافله را روانه شو نو ته ما باندې د قمیص خوشبوئی رااله 24 میل لري اته فرسخه او چې کله د کنعان په کوی کې یوسف علیہ السلام الته وو میل کو فاصله کې فرلان کو فاصله کې نو الته تا باندې دا دوی نه راته نو هغه ورته ډېر عجیب جواب ورکړه وی زمونږ مثال داسې دی زمونږ مثال یې زمونږ پیغمبرانو مثال وی دا داسې دی لکه د اسمان برېښنا ته کتو رشپي او چې کله اسمان اوپړقېږي
مخکې تیر شي یکاد البرق یخطف ابصارهم چې کله په اسمان کې پړق وشي نو سړي ته ټول ماحول چې کوم دی هغه ورته رڼا شي او چې کله پړق ختم شي بس بیا سړی واذا اظلم علیهم قاموا بیا سړی په تیارې کې ولاړ دی. مطلب دا چې موږ ته الله بیټري وای نو موږ ته هر څه ښکاره شي او چې کله موږ ته بیټري ونه وولې شي نو بیا موږ ته خپل طرف نه از خود یو شی نه ښکارېږي. نو کنعان کې الله ته نو منظور په دې کې د الله تر طرف نه یو امتحان او رسو بیا الله ته مقرر شو. دیو جنوی چې کله یوسف علیہ السلام او یعقوب علیہ السلام بیا میلاو شو یو بل سره سلورم پیر به اوس راځي ښه چې سلورم پیر راځي نو ټول خاندان به د یعقوب علیہ السلام را روانېږي د کنعان نه. کنعان ته به خیر باد وي او مصر غنتخار هغې کې به آبادېږي. دا د الله تعالی یو ډېره لویه مهرباني ده بله او د هغه د حکومت او وزارت او د هغه د چې کوم دی نو هغه ټول ناز و نعم هغه ورته الله رب العالمین ورکوي او په هغې کې الله تعالی د خپل دین کار د یوسف علیه السلام نه او د هغې د خاندان نه اخلي چې اوس د وزیرانو د بادشاهانو د هغې په دې دربارونو کې د توحید چرچه چې کوم دی نو هغه وغږېږي او په هغې د اسلام او د توحید چې کوم دی نو هغه جنډه هغه قایمه شي. نو چې کله میلاو شو نو یوسف علیه السلام یعقوب علیہ السلام چې کوم دی نو هغه یې ګرځو ښه نو په هغه ټولو دفترونو باندې وګرځو په هغه ټولو خزانو باندې وګرځو دا د سرو خزانه ده او دا د سپینو ده او دا د کپړو ده او دا د اصلحې امنیشن چې کوم دی ډیپو دی ټول یې ورته وښودل حکومت خو بلا شي. نو پکې داسې یو طرف ته بوتو وی باباجي وی دا چې کوم دی د قراطیسو هغه خزانه ده د کاغذونو دغه چې په حکومت کې خامخا خط و کتابت کیږي په هغې کې ریکارډ ساتلی کیږي په هغې کې ټول هغې کې بلا قسمه کاغذونه دي. یعقوب علیه السلام ورته وي بچې وایي تا دونه یو دوه ګوتې کاغذ هم چېرته نه مونته عمل خو ټول ډک دی یو دوه ګوتې کاغذ دې نه مونته چې ما ته یې لږ خط را لېږلی وی چې باباجي زه ژوندی یم او روغ جوړ یم او فلانکي ځای کې یم. یوسف علیه السلام ورته وایي اسأل هذا عن جبریل وی دا تپوس د جبریل نه وکړه بلکې بعد روایتو کې راځي چې منعني جبریل زه جبریل علیه السلام منع کړی ما ته یې دا به نه کوې اطلاع به نه ورکوې. نو وی ته د جبریل نه تپوس وکړه چې آخر په دې کې څه راز و. نو هغه ته باباجي جبریل سره خو ستا دوستانه زمانه زیاته ده دونه سره زما هم نشته څونه چې ورسره ستا دوستانه ده ته دې پخپله تپوس وکړه. نو یعقوب علیه السلام حضرت جبریل علیه السلام چې راغی هغه ته یې وی چې دا تا یوسف علیہ السلام منې کړی و چې یاره خط به نه لېږي او اطلاع به نه ورکوي دې کې څه حکمت و. هغه ورته وی چې یاره ما ته الله رب العالمین داسې اډر کړی و نو په دې کې حکمتونه وو. او روایاتو کې راځي نو وی حضرت یعقوب علیہ السلام هغه ته نه تپوس وکړه چې په دې کې دا وجه څه وه. وی ځکه چې کله یوسف علیہ السلام تعالی د خپلو بچو سره پرېښودو نو تا یې واخاف ان یاکله الذئب تا شرم خیال کې در هغه نه یریږم الله تعالی دې یاد نه کړي در الله نه یریږم. حسنات الابرار سیئات المقربین الله د خپلو پیغمبرانو وړه وړه خبره نوٹ کړي او په هغې ته بیا عتاب کوي په هغې ته بیا امتحان راولي دنیا ته یو سبق پرېښودل غواړي چې وایي که تاسو نافرمانۍ کوئ او جرایم کوئ او د الله تعالی بغاوتونه کوئ او بیا تاسو وایئ چې یاره مونږ باندې به چې کوم دی نو هغه تکلیفونه نه راځي. ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم دا ستاسو د کړو شوو کارونو دا د هغې نتایج دي. دا څومره عذابونه چې راځي تکلیفونه چې راځي امتحانات چې راځي. نو بهرحال ورته یې وی دا قمیص چې کوم دی نو ویسئ او د والد صاحب په سترګو باندې په هغې باندې ووهئ الله رب العالمین به هغه ته بینایي چې کوم دی نو هغه نصیب کړي. اذهبوا بقمیصی هذا یوسئ تاسو دې قمیص زما لره چې دا یو دی بس ور واچوئ تاسو دې قمیص لره په مخ د والد صاحب زما باندې یأتي بصیرا وبګرځي هغه بینا هغه به جګ جوړ شي او بیا داسې کار وکړئ چې واتوني باهلکم اجمعین راولئ تاسو ما لره هغه خپل اهل و عیال لره ټول په جمع باندې نور د کلو د کنعان د کلو هغه زندګي پرېږدئ خاریې ته راشئ ځکه خاریه هغې کې ډېر سهولیات وي او هغې کې ډېر څه داسې نعمتونه د الله پاک چې هغه په بانډو کې نه ښه. ولما فصلت العیر قال ابوهم اوس هر کله چې را جدا شو هغه قافله فصلت العیر یعنې من مصر د مصر نه را جدا شوه او را روانه شوه
نو فرمایل هغه حضرت یعقوب علیہ السلام چې په تحقیق سره زموږ هغه بوی د یوسف علیہ السلام ما باندې یوسف علیہ السلام خوشبوئی راځي ښه لولا ان تفندون کچره تاسو ما نه منسوب کوي قمقل توفتا کما تا قمقل نه وای کنه او ما ته چې کوم نه لام تو ان باندې نه کوي دغه کو سره ته بیا وای چې را تکبی قصې کوي بیا دې هغه په خانه خبرې شروع کړې تفنید فند یفند تفنیدا یو سړی هغه منسوب کول قمقل توفتا او نه پوهه تا چیرته نه پوهیږي علماء دیوبند چې کوم کتاب لیکل دی مولانا خلیل احمد سهارنپوری رحمه الله او هغه گویا کې د دیوبند علماء او د هغې د نظریې او د مسلک د هغې یو ترجمان دی نو د هغې نوم دی المهند علی المفند المهند هندوستانی توره علی المفند په هغه سړي باندې چې هغه بېوقوفتوف ته منسوب دی نو هغه چې کوم بریلوي چې کوم د هغې خلاف سازش کړی او د علماو د حرمینو نه د هغې نه غلطې فتوې اخیستې وي او د دیوبند علماو غلط تصویر هغې ته پیش کړی و نو بیا مولانا خلیل احمد سهارنپوری رحمه الله کتاب ولیکو او په هغې باندې د ټولو اکابرو په هغې باندې د ټولو مشرانو د دیوبند د هغې ټولو دستخط په هغې باندې موجود دي او په کار دی چې هر دیوبند د مسلک او د اهل سنت والجماعت د هغه په لایبرري کې دا کتاب خامخا موجود وي وړوکې رساله ده لولا ان تفندون قالوا تالله انك لفي ضلالك القديم ويل دوی قسم بالله په تحقیق سره ته چې متپاغه محبت په خواني خپل کې ته د یوسف علی السلام د مين نه وزيخه اقشان بل داغه تذکرہ کوي یا ضلالك القديم هغه په خواني خطائی ضلال مراد گمراهی نه خطائی هغه دا خطائی د چیرې یوسف علی السلام بس چې کوم هغه ترجیح ورکای متحقق خبره کوي فلما ان جاء البشير پس هر کله چراغ هغه خوش خبری او رون کې چې هغه يهودا و چې کله هغه راو رسید او وروای چې دا قمیص لرا یعنی کې خو هغه مخ مبارک د یعقوب علی السلام باندې نو وګرځید یعقوب علی السلام بینا اولیدن کې نو فرمایل حضرت یعقوب علی السلام چې نو ویلی ما تاسو ته چې په تحقیق سره د پیژنم د جانب د الله رب العالمین ما لا تعلمون هغه څه چې نه عالمان تاسو پاغي باندې لکه ما خود دوی چلار شي یوسف علیہ السلام وګورئ او دا غرور وګورئ الله تعالی به مهرباني کوي عسى الله ان ياتيني بهم جميعا ما خدا صدا خبره کړې و وې دا حضرت یعقوب علیہ السلام یو ځل خوب ولید او په خوب کې ملک الموت سره ملاقات وشو اسرائیل علیہ السلام سره ورته یا ملک الموت وې تا زما د بچی روح قبض کړی دی د یوسف مطلب دا جماعت دونه پته ولګي ژوند دې کمر دی نو هغه ورته وی چې نه ما خو د یوسف علیه السلام روح نه دی قبض کړی ښه یعقوب علیه السلام په دې مطمئنو چې یوسف علیه السلام ژوندی خو دی خو چې کوم ځای کې دی بعضې روایاتو کې راځي چې ملک الموت ورته ووی اطلبوه هنا وی دې طرف ته وګورئ ښه داسې مصر طرف ته ورته اشاره کړې وه وی دې طرف ته وګورئ نو بیا ورته ځکه یعقوب علیه السلام وی چې لاړ شئ او فتحسسوا من يوسف واخيه ولا تيأسوا من روح الله امتحان دی خدای به ختم کی نو بچو ته دا وی قالوا يا ابانا استغفر لنا ذنوبنا نو ویل چې کوم دینو دغه بچو چې زمونږ بابا جی اوس خبره خو ثابت شوه چې دا د یوسف علی السلام قمیص ته او چې کوم دینو هغه بینا شو یوسف علی السلام چې کوم دین ژوندې د هغه ته تاسو کو یعقوب علی السلام ما بچي یوسف په حال کې وو يهودا ورته وی هغه بشیر هغه ورته ډېر په حالت کې دی هغه د مصر بادشاہ دی عزیز مصر په عہده باندې دی او ډېر چې کوم نه فوج پولیس او دا هغه لا اسأل ذلك یعقوب علیہ السلام دا تاسو نه کوم چې فوج پولیس سره دی او کرسي او اقتدار سره شته نشته اسأل عن ایمانه داغه د ایمان بارکه تاسو کوم په کوم عقیده او په کوم دغه باندې دی نو ور پیغمبرانو سره د خپل اولاد د عقیده او د نظریه او د هغې د ملت هغه سوچ او فکر سره یې هغه ورته وی چې بالکل هغه په خو درجه چې کم دی نو هغه د کمال کې دی هم روحاني لحاظ سره هم چې کم دی مادي لحاظ سره په دواړو لحاظ سره نو بیا دا بچي ولګېدل او یعقوب علیه السلام ته وایي چې مونږ نه چې کم دی نو هغه غلطي وشوه د یوسف علیه السلام بارکې تا ته هم تکلیفونه در رسولي دي لہذا ته مونږ ته معافي وکړه او د الله نه زمونږ دپاره معافي وغواړه
هغه ورته وی سوف استغفر لكم سوف استقبال لپاره دی او بکم لک روستو ښه نو یا خدا چې د جمعې مبارک شپه راشي دغه د جمعې مبارک په شپه باندې دعاګانې قبليږي نو بس ان شاء الله د دعا کوم الله به تاسو مغفرت کوي او یاد ده چې سوف استغفر لكم یعنی وقت السحر اوس دې وخت کې مغواړی چې کله د تهجد ټیم راشي هغه وخت به الله تعالی سوچته چې خدای د ما دا بچي معاف کړي غلطی ته نشوي ده خو بس معاف کړي ښه نو دا په هغه ټیم کې او یا وته دا استقبال زکه یاد کو چې دې کو یو د حق الله نه دی په دې کې حق العبد دی زیاته خطور یوسف علی السلام سره شوه دی نو ورګه چې کله هغه راشي او هغه سره ملاقات وشي چې هغه ورته معافي کړي دا او کنه کړي نو هغه ته معافي کړي نو زه به ته هم معافي وکم نو قالوا يا ابانا استغفر لنا هو ان غزامن يعقوب عليه السلام چې زمونږ بابا جی د بخشش غواړه زمونږ پاره دا ګناهونو زمونږ استغفر لنا ان من الله دا الله نه زمونږ پاره وغواړه فتاقی زمونږ خطاګار یو او فرمایل یعقوب علیه السلام چې زرد چې بخشش به وغواړم تاسو لپاره د پروردگار خپلنا انه هو الغفور الرحیم فلما دخلوا على يوسف آوى اليه ابويه اوس یوسف علیہ السلام دا ذکر وکړو دا په سرورمه پیربا اولاد یعقوب مصر ته راځي او دا په پکړه باندې راځي ټول ښه او کنعان ته به خیر باد وي دا غي د لپاره پورا تنظیمات وکړل سورلې تنظیم دا غي د لپاره د بارګيري تنظیم هغه ټول وکړل او هغه راولېګل او وی چې څومره چې کم دنو هغه تاسو خاندان دي نو هغه ټول لفیل میراثي د کنعان نه روان شو او دا تقریبا وی 72 کسان دي او یا 80 کسان دي لګ ټول خاندان نارینا زنانا لوی او واړه نو دا 72 کسان دي او دا د کنعان نه روان شو او مصر ته دي په مصر کې مستقل آباد شو یعقوب علیہ السلام هم د الله نبی دی یوسف علیہ السلام هم د الله نبی دی هغه تم چې کوم نه هغه نبوت او رسالت ورکړل شوی دی دا هغه باندې کې باندې خپل کې مان کې خپل کې باندې نو دوی چې کوم نه ټول روان شو بیا په مصر کې آباد شو او حضرت یوسف علیہ السلام سره د خپل فوج پولیس نه او سره د خپل شاهي پروتوکول نه هغه ول استقبال تراوته دی ښا 4000 فوج دی وسره او استقبال دی ولار دی د خپل والد محترم او د خپل ورونو چې کله راغل ډیر اعزاز اکرام هغه وشو حضرت یعقوب علیہ السلام بوډا او معذور دی په يهودا باندې لاسخه دی او هغه باندې تکیه لګي او را روان دي او بیا چې کمنو داغې نه بس مصر ته داخل شو بیا په مصر کې چې کمنو هغه آباد شو او چې کله یعقوب علیہ السلام بیا د وفات وخت راغی تقریبا 24 سال بعد تاریخي روایتو کې راځي بعد کې کم زیات یعقوب علیہ السلام په مصر کې تیر کړل نو بیا د وفات وخت راغی یوسف علیہ السلام ته هغه ته وصیت او نصیحت وکړ وی چې کله وفات شم نو ما به کم دې مصر کې نه پرې دی ښا ما به د مصر نه کم دې وړي بیرته چې کم دې فلسطین ته او کنعان ته هغه خپل علاقې ته او د خپل والد محترم حضرت اسحاق علیہ السلام او حضرت ابراهیم علیہ السلام داغي سره به یو ځای د ما تدفین کړي چنانچه هم دغه شانتي وکړل اوسم هغه د حبرون فلسطین سره نږدې هغه کې د ابراهیم علیہ السلام اسحاق علیہ السلام د یعقوب علیہ السلام د ټولو قبرونه دي خو افسوس دا دی چې هغه ټوله مقبره او هغه ټول ځای هغه د يهوديانو په قبضه کې دی الله رب العالمین د امت مسلمه ته جرأت او بهادری نصیب کی او الله رب العالمین د هغه د پیغمبرانو مقبره او دغه غجماتونه او مدرسې هغه د رب العالمین د يهوديانو د لاسونو هغه ته ازادي نصیب بیا یوسف علیہ السلام تدفین کو داغه ټول خدمت وکړو واپس لاړ مصر ته او بیا په مصر کې بلا مودا حضرت یوسف علیہ السلام هغه موجود حکومت او نبوت او هر قسمه نعمتونه الله تعالی ورکړي آخر بیا د یوسف علیہ السلام چې کوم هغه د وفات وخت رانی دي شه دعا د الله نه وکړه چې توفنی مسلما والحقنی بالصالحین خدای پاک د اسلام او د ایمان په حالت کې را لمر راکې او ما د خپل نیکانو مشرانو سره د پیغمبرانو سره ما ملګری دي یوسف علیہ السلام وفات شو چې کله وفات شو د مصر خلقو باغې باندې اختلاف جوړ کو چې دا خو یو متبرک شخصیت دی د قبر نچاوي زونکو پټی کې
او چاوي زموږ په قبرستان کې او چاوي نه زموږ په قبرستان کې تاریخي روایتو کې راځي قابو خلق یو بل پسې وسلې راواغستې په دې خبره باندې آخر مشوره په دې باندې وشوه چې دریای نیل چې کوم ځای کې مصر ته داخليږي نو دغه ځای کې د دریای نیل په دې سر کې به چې کوم دی نو هغه چې کوم د هغې اوبه په مصر باندې خورېږي نو د ده مقبره به هلته قبر به یې هلته جوړ کړو او هغه برکت به ټول مصر ته چې کوم دی نو هغه به شامل وي چنانچه داسې یې وکړه خو دا وصیت یې کړی و چې که کله اولاد یعقوب د مصر نه تو نو بیا به ګوره ما پرېږدی نه په مړینې باندې به هم ما نه پرېږدی ښه بیا به ما ځان سره منتقل کوئ 400 کاله تیر شو د یوسف علیه السلام په اولاد کې راغی حضرت موسی علیه السلام دا د یوسف علیه السلام چې کوم دی په اولاد کې راځي حضرت ایوب علیه السلام دا د یوسف علیه السلام نوسې کېږي او دغه رنګه حضرت موسی علیه السلام نو چې کله بیا بني اسرائیل د مصر نه تلل او تقریبا دا ټول بني اسرائیل څوک د اولاد یعقوب چې راتلل نو 72 کسان او چې 400 کاله پس تلل نو د هغې تعداد دی 6 لاک تقریبا 6 لاک کسان د هغې نه جوړ شوي دي نو بهرحال به چې کوم دی نو هغه د یوسف علیه السلام هغه چې کوم دی نو د هغې چې کوم دی نو هغه لاش مبارک هغه یې چې کوم دی نو راووښکو دا آسمانی تعلیماتو مطابق لکه دا شرایع د من قبلنا دي آیا دا مړي منتقل کول او بیا بل ځای ته وړل زموږ اسلام د دې خبرو دا نه دي خوښې کړي بلکې په هغه ځای باندې تدفین د هغې حکم ورکړی دی خو دا شرایع د من قبلنا دي یوسف علیه السلام چې دی هغه یې بیا وړو او په شام کې چې کوم دی نو په هغې کې تدفین شو د خپلو چې کوم دی آباو سره او د هغه پیغمبرانو سره نو الله رب العالمین فرمایي فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه هرګر چې دوی داخل شو په حضرت یوسف علیه السلام باندې آوا معنا ضم یو ځای کړو په وسې کړه د خپل ځان سره خپل مور او پلار لره چې کوم خپل شاهي تخت و نو هغې ته یې ځان سره وخېجول ښه او وفرمایل حضرت یوسف علیه السلام چې داخل شئ تاسو مصر ته که چېرې غوښتلي وي الله رب العالمین په دې حال کې چې تاسو په امن باندې مصر ته داخلېدل دا د هر سړي د وس کار نه و ښه لکه څنګه موجوده وخت کې پاسپورټ پکار دی ویزه پکار ده نو هغه وخت کې د فرعون مصر اجازتنامه او پکار وه خو دا چې فرعون مصر ریان هغه د یوسف علیه السلام په کنټرول کې و هغه سره په نوم باندې بادشاه و د خپل ژوند پورې او باقي ټول آل نال اختیارات خو د یوسف علیه السلام سره وو نو ښه په امن باندې چې کوم دی نو هغه مصر ته ورداخل شي ان شاء الله آمنين ورفع ابويه على العرش او پور تکل حضرت یوسف علیہ السلام والمور او پلار لرا ابويه یا واقعي مور او پلار مور ژوندۍ وه او یا دویم قول دا چې نه مور وفات شوې وه دا پلار دی حضرت یعقوب علیہ السلام او ترور دی د ترور دغه دا ترور چې د تربیت یې کړی و نو ځان په منظره د مور باندې راوی خېجول او پور د کړل هغه خپل والدین لره علی العرش هغه تخت شاهي باندې عرش هغه تخت شاهي وخروا له سجدا او پریوتل وی حضرت یوسف علیہ السلام ته په سجده باندې والد سے یعقوب علیہ السلام او ټول ورونو دغه دا هغه وخت تحیه وه لکه څنګه موږ یو بل سره علیک سلیکو مصافحه معانقه دې کې څوک عار چاته نه کوي نو دا هغه وخت د شریعت یعقوبی او د شریعت یوسفی دا هغې قانون دا و چې تحیه او په حیراني سو سجده کول نو دا سجده چې کوم دی نو هغه وخروا له سجدا زمونږ په شریعت کې بیا دا سجده تعظیمي او دا سجده احترامي او سجده د تحیه دا حرام او ناجایز ګرځېدلی ده هغه وخت دا جایز و وخروا له سجدا اوس دا سوال کول چې یوسف علیه السلام څنګه دا برداشت کړل او خپل پلار هغه ته سجده کوي او دې چې کوم دی نو هغه اجازت ورکړي او یا په هغې باندې راضي کېږي نو دا خو هغه ته مخکې نه چې خوب یې لیدلی دی او بیا د یعقوب علیه السلام د هغې چې کوم تعبیر ښودلی دی چې یاره داسې به کېږي او بله دا ده چې په شریعت یوسفي کې ما ووي چې په دې تحیې باندې نه څه عار او نه په دې کې څه شرم دا به ټولو خلکو یو بل ته کوله د احترام لپاره وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل اوس یوسف علیه السلام وی
چې اے زما بابا جی دا تعبیر زما د خوب دی چې په خوا مانی دلی وو. مورخین وایي یا 40 سال پکې تیر شوي دي او یا 80 سال پکې تیر شوي دي چې خوب یې لیدلی وو او تعبیر یې اوس راووتی. قد جعلها ربي حقا، بتحقیق سره وګرځو دغه خوب زما لره پروردګار زما رښتینی، او بتحقیق سره ښېګړه وکړه ما سره پروردګار زما په هغه وخت کې چې کله راووښته الله رب العالمین ما لره من السجن د جیل خانې نه. زه به د الله وایي کم کم نعمت یادومه. ځکه ګوره د جیل د تیارو نه یې راووښتلم او دلته یې چې کوم دی نو د مصر په تخت باندې کېنولم. خو داسې نه وي اذ اخرجني من السجن او یا اخرجني من البیر د کوی نه راووښتلم. ځکه که دا خبره کوي نو بیا به دارونه ملزم شي، ملامته به شي او نه غواړي چې مخ په مخ هغې داسې ملامته شي. نو د کوی اړو تذکره ونه کړه. نو دا مونږ او تاسو ته دا سبق دی چې یو سړی خپله پړه ومني نو بیا هغه ته بس خبرې مو ورته یادوه چې مړه ته خو هغه یې او تا خو ما سره دا کړي او تا خو ما سره دا کړي. لکه بیا ماحول کې تلخي پیدا کېږي. بس جاڼې دو تحمل درگذر د پیغمبرانو چې کوم دی نو تعلیمات دا دي معافي. اذ اخرجني من السجن وجاء بكم من البدو، او راوستل الله رب العالمین تاسو لرا د دیهاتنا. بدوه باندې ته وي او دیهاتو ته وي. دا د الله یو مهرباني ده. ځکه په شهر کې هغه سهولیات دي، نعمتونه دي چې هغه په کلي کې نه میلاوېږي. اوس په کلو کې ګیس کم دی او چې ښار ته لاړ شي نو بس خلک چې کوم دی نو هغه په جنریټر په ګیس باندې ولګي. دا شان نور چې کوم دی نو هغه نظام د اوبو او نور ضروریات زندگی، بیا علمی تعلیمي سلسله، دا مدارس او دا یونیورسټۍ او دا ټول دا خو په ښار کې وي. وجاء بكم من البدو من بعد ان نزغ الشيطان بيني وبين اخوتي. یوسف علیہ السلام ډېر په حکمت سره خبره کوي. وی شیطان زما او زما زرونو په منځ کې لږ کار کړی و. داسې ونه چې رونو را سره زیاتې کړی و، شیطان دی منصوبه کړه. وی شیطان داسې کار کړی و. من بعد ان نزغ الشیطان، وروسته د هغې نه چې وسوسه اچولې وه شیطان په منځ زما کې او په منځ زرونو زما کې، زمونږ منځ کې یو فساد راپور کړی و. خو شکر دی چې هغه معامله تر سره شوه. په تحقیق سره پروردګار زما چې دی هغه مهربان دی د پاره د هغه څیز چې غواړي الله رب العالمین هغې لره. انه هو العلیم الحکیم. رب قد آتیتني من الملک. دا ډېر وخت پس ځکه د هغې نه مخ یعقوب علیه السلام وفات شو، بیا یوسف علیه السلام چې کله د وفات وخت راغی نو الله رب العالمین ته یې درخواست وکړو. څه یې وی اے زما پروردګاره په تحقیق سره تا راکړی دی ما ته حکومت او بادشاهۍ لره. وعلمتني من تعویل الاحادیث، او تا تعلیم او ښودنه راکړې ما ته هغه تعبیر د خوبونو نه. مطلب دا که علوم د نبوت دي او که هغه ظاهري مادي طاقت دی نو دواړو سره د شکر دی مالامال کړی یم. نو ستا د ټولو انعاماتو انتها را باندې شوې ده. خو زما درخواست دا دی چې فاطر السماوات والارض، یعنې یا فاطر السماوات، اے خالق د اسمانونو او د ځمکې، ته مددگار زما په دنیا او په آخرت کې. بس وفات کې ما لره د ایمان او د اسلام په حالت کې. والحقني بالصالحین. یوسف علیه السلام خو د الله تعالی نبي دی او د الله نبي معصوم دی. ما او تا ته سبق دی نه د قرآن سامعینو ته سورت یوسف چې کوم دا پیغام ورکوي چې الله نه دا درخواست غواړئ چې خدای پاکه خاتمه یې په ایمان او په اسلام باندې نصیب کړي. توفني مسلما والحقني بالصالحین. او پیوست ما لره د هغه ډلې د نیکو کارو خلقو سره چې کوم زما آبا او اجداد دي او هغه پیغمبران دي. نو ګوره دې نه دا معلومه شوله الحقني بالصالحین. داسې نه چې خدای مرګ راولي او ارض کې چې نه وي مرګ راله راولي او خدای پاکه ما د هغه نیکانو سره یو ځای کې نو هم ظاهرا او هم باطنا. نو باطنا خدا له چې زما ایمان، زما عمل، زما نظریه هم اقا شانتي لکه څنګه چې زما د مشران هو د صالحین. او ظاهرا هم ځکه خو یوسف علیه السلام دا وصیت وکړو چې وایي مصر کې مې ښخ کړئ، خو که کله اولاد یعقوب د مصر نه تلو او مصر یې پرېښودو او شام ته تلل نو بیا به ما دلته نه پرېږدئ، بیا به ما ځان سره بوځئ او هغه صالحینو په قبرستان کې به ما دفن کوئ. نو دې نه معلومه شوله چې د یو سړي تدفین وشو په داسې ځای کې چې په هغې کې بزرګان دي، په هغې کې صالحین دي،
باقي کې اهل الله دي نو دا د خیر او د برکت خبره ده چې کوم انوارات او برکات باقي باندې نازلېږي نو دا الله تعالی د رحمت نه دا امید دي چې ان شاء الله دا به دغه سړی د چې کوم داغي سره ملګری هغه ته هم دا نصیب کیږي په بو دې سړی یو کس ته وي یا باندې یو کس ته کولاو کی او بیا چې څوک هم راځي هغه ته انتفاع حاصلې کا ذلك من انباء الغيب نوحيه اليك وس الله تعالی فرمایي د قصې د یوسف علی السلام نه رسالت محمدي ثابت شوه ځکه دا ټول واقعا منه عن پیغمبر علی السلام بیان کړه حالانکه پیغمبر علی السلام خو التهونه چې کله دی ورونو مشورې کولې چې یوسف علی السلام کوی ته اچو یا قافلې والا د کوی نه راو وختو یا بیا د مصر په بازار کې بولی کېده او یا بیا حکومت ته ورسېد نو په هغه ځای کې خو یعنی پیغمبر علیه السلام موجود نو او دا خبرې بیان کړې ځکه دا ورته ټولې په وحي سره پوښتل شوي دي او وحي چې په چا باندې راځي نو هغه چې کوم د الله تعالی نبی وي او د الله تعالی پیغمبر وي بعض روایاتو کې راځي وایي د یوسف علیه السلام ورونو یوسف علیه السلام ته وی چې کله به دوی راغلل او دوی به شاهي میلمانو کا په شاهي مهمان خانه کې به ډیره کړل او ډیر اعلی اکرام او ډیر چې کوم دین هغه احترام به ورته ورکاو نو دوی موږ شرمېږو چې موږ د خاص او د دومره اعلی مقاماتو د ورزو د بادشاهي او د حکومت او د وزارت نو موږ هلته کې شرمېږو خلک وایي چې دا د کوم د دیهاتو نه راغلي خلک دی او دلته کې چې کوم دی نو هغه په دې وزارتونو کې ګرځي یوسف علیه السلام ورته وی اصل خبره دا ده وی دا مصریان چې دي که نه د مصر دا خلک وی زما متعلق دا خبره کوي چې دا خو هغه غلام دی چې په 100 درهمه باندې خرڅ شوی و او اوس نن د مصر حکومت ته میلاو شوی نو وی زما دومره عزت په دې کې مخکې نه و په دې مصر کې ټیک د بادشاه پکې وم خو چې کله تاسو راغلی او اهل مصر ته پته ولګېدله چې یوسف علیه السلام څوک دی دا خو د یعقوب علیه السلام زوی دی او دا خو د اسحاق علیه السلام نسل دی او دا خو د ابراهیم علیه السلام چا خلیل الله دی دا خو د هغه په نوسو کې راځي نو زما عزت اوس دو بالا شوه زما عزت په تاسو باندې جوړ شو ځکه ما ته یو خانداني شرافت او یو خانداني چې کوم دی نو منقبت ما ته میلاو شو دا صالحین ذلك من انباء الغيب نوحيه اليك دغه چې کوم بیان شو دا کوم واقعا او دا قصه دا اخبار د غیب دي چې وحي کوم غره په طرف صاحبان پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام او نبی ته موجود لديهم فنن دا غرون د یوسف علیه السلام باندې اخوتی یوسف هغه وخت چې کله دوی راجم شو هغه کار خپل باندې اجمعوا امرهم یعنی عزموا امرهم چې کله دوی هغه خپل کار باندې چې دې کوی دارتاو او متفقه فیصله وکړه وهم يمكرون او حال لا چې دوی سازشونه کول ستا خلاف د یوسف علی السلام خلاف هغه وخت پیغمبر علی السلام دوی ته نبی وما اکثر الناس ولو حرصت مؤمنين او ندي اکثریت د خلقنا دا شکایت دی هغه وما اکثر الناس بمؤمنين ولو حرصت اکثر د خلقنا اگر ته حرص کوي پاغي باندې ولو حرصت على ایمانهم دا ایمان راوړو کې ندي ځکه اکثریت دې دا کافر دی اکثریت فاسق او ظالم دی لږ خلک ایمان راوړي او تنغواړي اے پیغمبر علیه السلام دغه خلقونه په دې قران پاک باندې علیه په دغه تبلیغ او په دې قران پاک باندې سمت ذری لرا نه دې دا قران پاک لاګن دا نصیحت دې د پاره د مخلوقات وکای من آیه فی السماوات والارض او ډیر چې کوم دی نو دا غنه خو د قدرت الهی نه په اسمانونو او پزماکه کې چې ګرځي دا اهل مکه باغې باندې او حال دا چې دوی دا غینه اعراض کوونکي دي ایمان نه راوړي او ایمان نه راوړي اکثر د دوی نه په الله رب العالمین باندې لیکن حال دا چې دوی شرک کوونکي دي څه مطلب یو طرف ته خو موږ خدای منو او ورسره بیا هغه معبودان باطله هغه په یاد کی مشرکین مکه چې د بیت الله شریف طواف وکاو نو باغی کې به دل نه چې لبیک اللهم لبیک لا شریک لك لبیک بیا به الا شریکا هو لك تملكه ولا يملك خدای پاک صاحب څوک شریک نشته خو یو شریک شته دا چا کوم بوتونه هغه یادو وته داغه مالک او داغه کنټرول سره دی او هغه ستا کنټرول چې کوم نشي حاصلوي ایمان
ځان ته چې کوم دی خدای قائل کېږي هم او بیا ورسره د بوتانو هم قائل کېږي هغې ته هم نسبت دی یا چې کوم دی نو کلمه هم وي او بیا داسې مشرکانه اعمال هم بعضې کوي بعضې چې کوم دی نو داسې شرکي رسوماتو کې نظر و نیاز لغیر الله کوي وایي زه خدای بنده یم کلمه وي او بیا نظر و نیاز د الله نه ما سوا د بل چا یو پیر فقیر یا د یو دربار په نوم باندې کوي نو دا الا وهم مشرکون دا هم شرکي اعمال دي یا نمونه ولا داسې کېږي چې هغه شرکي نمونه وي او یا نور رسومات پکې افامنوا ان تاتيهم غاشيه من عذاب الله آیا پس بے خوف دي دا مشرکان او دا کافران دی په امن باندې دي چې را بشي دوی ته غاشيه من عذاب الله یو سخت عذاب د جانب د الله رب العالمین غاشيه اصل کې هغه عذاب چې دی راگیر کی او ټول رابند کی یو سخت کوم دی نو دا عذاب د الله رب العالمین او یا برا بشي دوی ته قیامت بغتة یعنی فجاءة اچانک او حال دا چې دی باندې کوئی کې براتلو دا غي باندې قل هذه سبيلي ادعو الى الله تو فرمایا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې دا زما غلار دا هذه دا دعوت الى الله ولا الله دغه د الله قران بیانو او باغی باندې خلق د جنت او د هدایت لارې طرف تراولم زما د میشن او زما د دعوت خلاصه دا ده چې دا زما غلار ده چې د بلنکم خلق ته په طرف د الله رب العالمین باندې علی بصیرت انا په دې حال کې چې خو په بصیرت باندې زه ومن اتبعنی او چې څوک زما سره ملګرتیا کوي دا څنګه ده چې کله په خپل میشن باندې مطمئن نه یم فعلى وجه البصيرة او خب سنجیدګۍ سره تاسو ته کومه دعوت الى الله درکوم وسبحان الله وما انا من المشركين وما ارسلنا من قبلك الا رجالا دی بار بار وی چیرې کته خدای پاک پیغمبر را لېګلې نو پکار دا چې ملائکه را لېګلې الله تعالی ما چې چرته هم پیغمبران را لېګلې دي نو هغه رجال سړیو او هغه ما را لېګلې دي هغه ملائکه نه وي خان یوسف علیہ السلام هم ملائکه نه و هغه غلط شي چې ان هذا الا ملک کریم صرف په حسن کې تشبیه ورکولا نور هغه کوم دی داغه والد سے وو داغه به نکو داغه شجره نسب دا خلق کوی ته ورغو او بیا داغه نه راوته به حکومت کو دا ټول کارونه چې دا انسانان کوي او دغه دا معلومه شوه چې څونه پیغمبران دنیا ته راغلي دي نو هغه سړیو زنانه هم نبی ښه ځکه چې هغه د تبلیغ او د دعوت ال الله چې بازارونو ته ورځي خلکو ته دعوت ورکوي او دارنګه چې کوم انفرادي اجتماعي مشن بچلي نو هغه کار زنانه او مسله هغه د پردي او د حجاب ده نو څونه پیغمبران الله رب العالمین را لېږلي دي نو هغه الا رجال نو ندي را لېږلي موږ وړاندې ستانه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام لکن سړو لرا چې موږ وحي کو په طرف دا غي باندې من اهل القرى چاغه اوسیدل کې د دې کلو په دغه خاریو کې څوک په شام کې څوک په عراق کې نو باخر کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مکه مکرمه کې خدای پاک راوړي اسمان نه بنور راغلي خو دغه کلو خلقو پیغمبران افلم يسيروا في الارض آیا پس دی نگر دی پس مکه کې پس دی وګوري چې څنګه دې انجام د هغه خلقو چوڑان دي دوی نو او خامخا غفور د اخرت دې ډېر بهترین دي د هغه خلقو د پاره اتقوا عن الكفر والشرك افلا تعقلون حتى اذا استيأس الرسل وظنوا انهم قد كذبوا جاءهم نصرنا الله مکه څونه پیغمبران راغلي وو نو خلق ته وی چې خدای اومنه او د ما رسالت اومنه او کنه منه نو عذاب په باندې راشي نو بعض اوقاتو کې بدی کې و حکمت او عذاب په فوري نه راځه ځکه اهل مکه وی کته په حق نو عذاب د فوري راشي ګل نو الله تعالی په تیرو پیغمبرانو چې کړه قومونو ته دعوت ورکو نو په قومونو باندې فوري عذاب نه راځه دومره عذاب وکړه کله لیټ شو چې دا پیغمبران چې دی با حتی اذا استيأس الرسل غریبا امید شوغه چیرې هغه عذاب الهي قران هغه موږ سره وعده شوی و او هغه عذاب قران هغه په دې قوم باندې او قوم چې هغه د سرکشي او د بغاوت په ډیرې ناشته دسو نو الله تعالی فرمایي چې وظنوا انهم قد كذبوا په دې د خیال وکړي بظاهر چې کومه معنا ده نو هغه صحیح درست نه کوي دغه وظنوا د پیغمبرانو په ګمانو کو
چې انهم قد کذبوا چې په تحقیق سره دوی ته دروغ ویل شوي مونږ ته عذاب به راځي 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 او کوم دی عذاب قرآن دی نعوذ بالله د الله پیغمبر دا معصوم دی هغه چرته دا خبر په خیال خاطر کوم نشي راوستلی چې ما ته ګینې دروغ ویل شي وکړه وعده سره شوی وه او کوم دی رښتینې نه شو نو اوس د دې آیت مطلب څه دی وایي دې کې دوه قراتونه دي یو بالتشدید او یو بالتخفیف یو دی کذبو د باب تفعیل نه او یو دی کذبو د مجرد نه نو که چېرې دا بالتشدید شي نو بیا معنا دا ده چې وظنوا انهم او دی به دا ګمان وکړو الله تعالی وی حتی اذا استيأس الرسل تر دې چې کله ونه امید شو پیغمبران دسنا عن تصدیق المشرکین د تصدیق د مشرکانو نه چې دا مشرکان خو زموږ خبرې ته رښتیا نه وو دونه موده 900 کاله مې تبلیغ وکړو او زما خبرې ته رښتیا نه وو ایمان نه راوړي وظنوا او دی به دا ګمان وکړو چې انهم قد کذبوا چې په تحقیق سره زموږ تکذیب وکړی شو خلقو زموږ پیغام ټکراو وکړو خلقو زموږ دعوت هغه ټکراو وکړو وی نه منلو نو دقه وخت کې جاءهم نصرنا زموږ امداد باغی ته راغی پیغمبران به محفوظ شو او قوم چې دی هغوی به معذب وګرځېدل دا هغه قرات دی چې قد کذبوا شي او دویم دی قد کذبوا چې دا بالتخفیف شي نو بیا به معنا داسې کو چې حتی اذا استيأس الرسل تر دې چې کله به ناامید شو پیغمبران او رسولان د هغه تصدیق د خپل قوم نه وظنوا او ګمان به وکړي انهم چې په تحقیق سره دوی چې دي نو وظنوا اوس دا ضمیر راجع دی اتباع وته پیغمبرانو ته نه وظنوا حضرت عائشہ بخاری شریف کې حدیث دی هغه نه چا دې آیت مطلب تاسو کو چې وظنوا انهم قد كذبوا پیغمبرانو دا ګمان وکړي چې موږ ته دروغ ویل شي پیغمبران خدا چرته نو هغه ورته هم الاتباع دا پیغمبران نه دي دا هغه متبعين دي دغه پیغمبرانو ته چې حکم راغی چې عذاب به راځي ناړي به قوم ته بیان کړو ټول اتباع وته چې غم مکوئ عذاب به راځي بیا په عذاب کې ډیرو نه براته نو دا اتباع به ولګېدل دا غي دا ملګري نو دوی چې کم دی دوی به ویږي نه خبره هغه ګینه غلطه وخه نو دا پیغمبرانو ګمان نه دی کړی وظنوا او دی به دا ګمان وکړو چې انهم قد كذبوا چې په تحقیق سره دی اتباع بداوي چې په تحقیق سره دوی ته دروغ ویل شي نو بیا دا کذبوا ضمیر دا به اتباع تراجي شي او ظنوا ضمیر هغه به اتباع تراجي شي او یو درېم احتمال دی چې ظنوا ضمیر اتباع راجي شي او کذبوا ولا هغه پیغمبرانو تراجي شي وظنوا او دی ودا ګمان کو چې انهم قد كذبوا چې په تحقیق سره دوی ته کې خطا خبره کړې شی او عذاب برادي کوم عذاب قران دونه بلانو د وشوا کافران نه سميږي او عذاب به هم نه راځي نو دغه وخت جاءهم نصرنا الله دې باغی ته زموږه امداد الهي هغه بر او تراغه جاءهم نصرنا بالانتقام من الاعداء دشمنان نه الله تعالی بدل واخیستو فنجي من نشاء ولا يرد باسنا نفس نجات ورکړه شهغه چاته چې وګورتل مونږه لرا چې هغه متبعين او اتباع پیغمبرانو او نو واپس کیږي هغه عذاب او سزا زمونږه د هغه قوم نه چې هغه مجرمان او مشرکان وي لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب وصلوا دا ټول واقعات تیر شو احسن القصص بدې کې ډېر لوی عبرتونه دي لوی نصيحتونه دي او بدې کې ډېر خواږه الله تعالی ما یقین خامخا بتاقیق سره موجود دے پر قصاد یوسف علیہ السلام او داود ورو کې عبرت او نصیحت د بار د خاوندان د عقلونو ما کان حدیثا یفترا ما کان لدې دا قران پاک یو داسې خبره چې د ځان نه جوړ کړی شوی دا او د الله کلام دی منو عن تاسو چې کوم نه دا سوال جواب درکو ولكن تصديق الذي بين يديه لكن دا قرآن شريف او دا کتاب چې دی دا مصدق دی د پاره د هغه کتاب تصدیق په معنا د مصدق سره مصدر شکل په خپل معنا کې متعذر مبني للفاعل او یا مبني للمفعول باندې قرآن پاک مصدق دی او قرآن پاک مفصل دی
ولكن دا تصدیق کون کې دې لپاره د هغه کتابونو چې کوم وړاندې ردنه دي او دا وضاحت او تفصیل دې لپاره د هر یو شی او دا هدایت او رحمت دې لقوم یؤمنون لپاره د هغه قوم چې ایمان راوړي په محمد صلی الله علیه وسلم والقرآن الکریم پیغمبر علیه السلام باندې ایمان راوړي او په قرآن کریم باندې. بسم الله الرحمن الرحیم الف لام میم